الله دا جنت عذاب ورکولو والا دی په دې صورت کې د هغې نمونې ذکر کیږي چاته الله عذاب ورکړي د هغې نمونې ذکر کیږي چې فلانې قوم ته څنګه عذاب ورکړی شو فلانې قوم ته څنګه عذاب ورکړی شو هغې پسې څه ورق نه جاري کېږي فوجونه پسې نه راځي بل د الله غریب فی الحال دی راشي الف لام میم صاد الله علیم دی په معنا د دې حروفو کتاب عظیم الشان کتاب دی انزل الیک نازل ولی شي تا ته فلا یکن بس ندی په صدرک ستا په سینه کې حرج منه تنګسیا د دینه په دې باندې اړه تنګ وچیږي څوک را سره نه ملي تنذر به چې تویر په دې سره و ذکر او دا نصیحت دی للمؤمنین د فرد مؤمنانو اتبعوا تاسو تابعداریو کې ما انزل الیکم هغه چې نازلېږي تاسو ته مې ربکم طرف در تاسو نه ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ من دونه غیر د دین اولیاء د نور دوستانو قلیلا ما تذکرون ډېر لږ په تاسو کې هغه دي چې نصیحت قبلوي وکم من قريه او ډېر د کلو والاون اهلکنا ما هلاک کړو فجاء هرانا وي تباسنا زما عذاب بیاتا د شپې او هم قائلون د شپې مخبره دی او دو عذاب لراله او هم قائلون یا دوی په قیلوله کې د غرمې په آرام کې چې په دې مقدله عذاب راله فما كان دعواهم نو دا غیب بلنا چې عذاب راله به دا وی د خلاصي سبلنه وا اذ جاءهم کله چې راله دوی تباسنا زما عذاب الا ان قالوا مگر دوی ان كنا ظالمين بشک من یو ظالمان فنسألن الذين قاموا خابد تپوسکم د هغه کسانو نه ارسل الیهم چې هغوی ته لېږل کړی شوي دي د دې قومونو نه به تپوسکم چې تاسو پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو ولنسألن المرسلین او خامخا به تپوسکم د هغه لېږلې شوو نه د انبیاو نه د انبیاو نه به هم تپوسکم چې زما پیغامبر مو رسولي دي او د قومونو نه به هم تپوسکم بیا عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه نقل دي نه فرمایي چې الله په قیامت کې دا اسرافیل نه تپوس وکړي دا امانتونه احکام الله د تاواله کړي زما هغه امانات یې څه کړه هغه به یې الله ستا په حکم باندې ما جبریل تاواله کړي او چې کله الله اسرافیل نه تپوس کړي زما امانت دې څه کو د دې خبرې جواب د الله په مخ کې دا آسان چیز نه دی د اسرافیل به راغونډ شي دا دومره غټه فرشته ده د چرچڼې په شان به راغونډ شي الله مخکې ودرېدل او جواب آسان چیز ونه دی بیا به چې کوم دی ما امانت الله جبریل ته ورکړی دی نو دی فارغ شي دی به الحمدلله خدای شکر دی چې زه د جواب نه فارغ شم بیا جبریل ته پوښتنه کې زما امانت دې څه کړ هغه لویه فرشته د قوت والا د هغه به غونډ پر افرادي کې راشي رپېږي الله ما ستا امانت ستا انبیاو ته رسولی دی بیا به د انبیاو نه تپوس کېږي زما امانتونه څه کړه نو جبریل د الله حمد ادا کوي الله شکر دی چې جواب وکړو د دې نه ووته بیا به د انبیاو نه تپوس کېږي هغوی به یې موږ ستا پیغامات انسانانو ته رسولي بیا به د انسانانو نه تپوس کېږي چې تا زما د احکامو سره څه کړي دي دې مپاره کې مو چې کوم وضاحت کوو د دوی نه به الله تپوس کېږي هم د دې خلکو نه هم د انبیاو نه فلنقصن عليهم خامخا من بیان کو په دې باندې بعلم د خپل علم سره ما كنا غائبین او من یو غائب کېدونکي والوزن یومئذ الحق طول په دې ورځ باندې دا حق دی قیامت کې د اعمالو طول کېږي دا به تدلی شي دې آیت کریمه کې الله فرمایي دا طول حق دی ان شاء الله د طول او د هغې د حقیقت مسله سورت انبیاء کې بعد به ذکر کوو سورت انبیاء کې د وزن د اعمالو چې کوم حضرات نه مني د هغې شبهات ومن ثقلت موازینه پس د چا چې درانه شي طولونه فاولئک دا کسان هم المفلحون دی کامیاب دي ومن خفت موازینه د چا چې سپک شي طولونه فاولئک الذین دا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې دوی په تاوان کې اچولي خپل ځانونه بما کانوا بآیاتنا په سبب د هغه چې دوی زنګ په آیاتونو باندې یظلمون دوی ظلم کوو ولقد مکناکم تاسو سره ما تاسو له زیات درکړې په الارض په ځمکه کې وجعلنا لكم ما ګرځولي ستاسو لپاره فیها په ځمکه معیشه ژوند ځمکه به د درک د اوسېدلو لپاره قلیلا ما تشکرون لږ به تاسو کې هغه دی چې شکر وباسي ولقد خلقناکم تاسو سره ما تاسو پیدا کړی وئ ثم صورناکم بیا به تاسو ته صورت درکو تاسو پیدا کړی وئ خلقنا اصلکم خلقنا اباکم ستاسو پلار مې پیدا کو ستاسو اصل مې پیدا کړ ثم صورنا اباکم بیا به ستاسو پلار ته شکل او صورت ورکو دلته پلار ځکه مراد دی چې وروسته مسله د سجدې ده ثم قلنا بأبوه الملائكة فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده کې آدم علیه السلام ته سجدو په دې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه لم يكن من الساجدين د نشد سجده کوونکو نه
لومبیا پاره کې الته مو اشکال کو چې د سجدي امر خو الله فرشتو ته کړو ابلیس ته نو کړي نو بیا داغه نه کیله ولي کی الته مو جواب کو چې نه دې مامور دی نو قال الله ورته فرمایل ما منعک تسشي منک الله تسجد چې تاسو سجده نه کوله ما منعک دا منعیت الله تسجد د عدم سجدي نه دی منعیت کو د سجدي نه ځکه لا زائد دی ما منعک تسشي منک ان تسجد چې تاسو سجده کړی وي اذ امرتک کله چې ماتا ته امر وکړو پته لګي ابلیس دا مامور په سجدي دی قال دوی انا خیر منه ز بهتر د دینه خلقتنی تازه پیدا کړې من نار د اور نو خلقته د پیدا کړې من توي د خټینا ځکه بهتري مو دا بسوز یدا سی واقعیا راځي دې دوکا پدې شو چې د اور غرغړډي وي دا په برزي لګینې دکې دا غرغړډو او چتواله دې نو دا بهتري ده او زمکه فلان دې پرتې پستا ده دوچته دو دنه عاجزی پکې ده نو ځکه بګری دا د هغه د کمزورتیا او د ذلیلوالي نه نو دې خطا شو اول خدا دا چې دا تمام د الله مخلوق دی کدا زمکه دا او کدا اور دی دا تمام د الله مخلوق دی غورواله او نه غورواله دا بوله خالق ورګي بنده د فردا اختیار نشته چې دې یو څه غوړه کې بل دې نه غوړه کوي بنده کې دا صلاحیت نشته نو دله دا اختیار د کم ځای میلاو دی چې دې وي اور غوړه دی او خوره غوړه بیا مدا ده چې د دوړو عنصر ته وکړې شي نه په اور کې صرف یو پیدا چې هغه ګرمایش دا پیدا ورپکې دا بس خلاف د سمکه چې کوم ته پدې کټيري پیدي ډېرې پیدي خوراکه پس مکه ټوکيږي ګلاب پس مکه ټوکيږي ژوند د مخلوق په دې سمکه باندې ده دا رګه چې کوم ته د دې سمکه د ډېرې خزانه او پیدي دا مخلوق حاصلې اور کې مدد یو پیدا ده لہذا سمکه دا غنا فائدو کې زیاته او درې مدادا کدا عناصر یو بل سره مقابله کې واچو دا اور په خپل وجود کې سمکه ته محتاج دی اور چې بلیږي نو سمکه نه بغیر خپل ځشتي نه چاپه پړي او دا سمکه په خپل وجود کې اور ته محتاج نه چې هر کله سمکه محتاج نه دا غن افضل او بهتر خو دې به وقوف او چې دی وی دی اور غرغړو ته وکتل نو کې دې بهتر قال الله تو فرمل فهبت منها كشلدنا فهبت منها یا راجل صفوف الملائکه ته خود فرشتو په نسب کې ناس ته خو دې قابل دی فهبت كش منها د صفونو د فرشتونه یا چې کوم د جنت ته فهبت منها كشل جنتنا یا هاذا من سماوات فهبت كش منها د اسمانوننا وما يكون لك ان مناسب ستاد فرانت تکبر فيها چې تکبر کې پدې کې فخرج بوز انك من الصاغن بشکته بد زلیدنا اور د انذرني علامات مهلت را کې لا يوم يبعثون ورځ پورته کې دو پوري قال الله توفر من انك بشکته من المنذرين مهلت کړي شو نه دغه مهلت مطلق دی بل ځکه به مقید دی من المنذر الى يوم الوقت المعلوم د چې کوم ټیم وخت د دوه مش پیلې پوري او کوم چې سوال قبر شوی د هغه بنیش پیلې پوري الی یوم الوقت المعلوم اوس مسله دی چې آیا دا غیر مسلم سوال قبلی بعضی فرمایي چې او قبلی ځکه وګور د سوالو کو سوال قبول شو او بعضی فرمایي نه د غیر مسلم سوال نه قبلی وما دعاء الكافرين الا في ضلال دعاګانې د کافرانو د خطا دي لہذا سوال نه قبلی نو فیصله او حقیقت دی چې نه یو د اخرت خبرې دی او په اخرت کې سوال دی نه الته د کافر سوال نه قبلي او دیم چې کوم د دنیا کې الله د ارچا سوال قبلي ابلیس سوال کړي د دنیا د پاره کړي اخرت د پاره نه دی کړي نو ځکه الله سوال قبول کو نیم وته د ربانه شپېلې پوري کله چې د پته ولګي چې الله را سره وعده وکړي چې د دوی شپېلې اول شپېلې پورې ما د پر عذاب نشته نو ست داسې بیا د خبرې شروع کړي نو قال دوی فبما اغويتني فصبر دې چې تاسو گمراه کړم داسې بیا د الله ته وي لا اقعدن خبزكين لهم د پر دې انسانانو صراطك المستقيم استابني غلار ثم لآتينهم ببزر اعظم دوی ته بین ايديهم د مخه طرفنا ومن خلفهم او د رست طرفنا وعن ايمانهم او د خي طرفنا وعن شمائلهم او د ګس طرفنا ولا تجد تبن بيمز اکثرهم شاکرین زیات پدې کې شکر وستون کی صدور اطراف ذکر په خبر اولاد دي ذکر نکړه الله دې خو ذکر ذکر کوي چې کم اس کم غیرت پکې د نستان الله دې کیږي نه او د پاسه ذکر ذکر کې د پاسه د الله مهرباني د رحمتو دراوړي د الله رحمت او مهرباني هغه مز کې څوک رکاوټ کې دي نشي
قال الله وتعالى اخرج منها اوزد جنتنا مذءومات رټلې شوی مدحورا درسته شوی زما د رحمتنا لمن تبعك خامخا چې چا تابعداري وکړه ستا منهم د دې انسانانو نه لأملأن خامخا به زه ډکوم جهنم منکم ستاسو نه اجمعین مجتمعین اجمعین معنی ده مجتمعین تاسو به جمع کېږئ په دې جهنم کې او اجمعین دا معنی نه چې ټول انسانان به جهنم ته نه ځي چې کوم لاړ انسانان پیریان دا به جمع کېږي په دې جهنم کې او یا آدم ودته وفرمایي آدم علیه السلام اسکن انت توسیږه وزوجک او ستا بیبي الجنه په جنت کې وکولا خورئ من حیث شئتما چې د کوم ځای نه بخوښئ ولا تقربا تاسو مه نږدې کېږئ هذه شجرة دې ونې ته فتکونا پس شئ به تاسو من الظالمین د زیاتۍ کوونکو نه په خپل ځان فوسوس لهما الشیطان وسوسه واچوله ته شیطان لیبدیهما چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما وري عنهما هغه چې تېنه پټ دي وسوسه یې ورته واچوله کپړې به ترې پرېوځي عورت به ښکاره شي ما وري عنهما ما وري پټ څه شي دي من سوآتهما د هغوی عورتونه دا په وسوسې دپاره بیان دا دی وقاله داسې ورته وویل ما نهاکما تاسو نه منع کړي ربکما ستاسو رب عن هذه الشجرة دې ولې نه الا تکونه مګر دا چې شی به تاسو ملکین دوه فرشتې او تکونه یا به تاسو شی من الخالدین د همیشه پاتې کېدونکو نه دا وسوسه ورته څنګه واچوله بس چې ګمراه شو چې کډه مډه تړله په دې مقابلې ورته وویل یا ډایرکټ چې کوم دی همدغه شانې چې څنګه معتلینو د بل ځای نه خیالات ورته وراچوي همداسې خیالات ور واچول دا ودې نه تاسو ځکه منع کړي چې فرشتې به دننه جوړې شي هره خبره باندې لږ سوچ پکار دی دې کس ته د خبرې مخکې دوستو هر حالات باندې آدم علیه السلام لوی سړی دی اوس که بالفرض لږ شانې غور کړی وی چې زما نه فرشته جوړېږي دا زه غواړم که فرشتې غواړي فرشتې خو ماته سجده وکړه بهر کې د ده په خبرو باندې دوکه شي نو چې دوکه شو نو ولې وسکله وقاسمهما او ته قسمونه وخوړل ان لکما بېشکه زه ستاسو دواړو دپاره لمن الناصحین خامخا د خیرخواهانو نه یم دلهما نو دا دواړه ورنږدې کړه دله دوکه ښکته کول دی دې ونې ته ورښکته کړه دا ونې ته ورنږدې کړه بې غرور په دوکې سره فلما ذاقا کله چې دې وڅکله شجره ونه بدت لهما ښکاره شو دواړو ته سوآتهما د هغوی عورتونه نو آدم علیه السلام اجتهادي شکل باندې خطا شو یا په دې بنیاد باندې چې الله منع کړی به دا ونه مسکه هغه خاص ونه راته ښوولې وه دا خو بله ده او یا په دې بنیاد باندې چې الله منع کړی به خو دې خوا دا صوفي صاحب وایي چې قسمونه خوري بې سکه نو کېدای شي هغه موقع به زما د طبیعت سره برابر نه وه اوس وخت وشو اوس به برابر شوي یعنې کراهت تنزیحي و کراهت تنزیحي سره خو جواز جمع کېدای شي او درېیمه دا ده چې خود د دې انسان خبرو ته وکتې د شیطان خبرو ته وکتې چې دا جنت دی د الله کور دی یو صوفي شیخ سړی د الله په نوم قسم خوري نو په دې باندې هر سړی دوکه کېږي چې مثال زه تاته یوه خبره کومه چې لکه داسې زه وخوره یعنې چې اصل چې په دې کې سروانې او زه په هغې باندې تا ته قسم وخورم چې وخوره دا شی پاک دی نو زه تاسو نه تپوس کوم تاسې منې کښېنه نو چې زما په شان ته چې کوم دی یو کس دی منې نو په جنت کې چې داسې یو صوفي د الله په نوم قسم خوري نو آدم علیه السلام یې دا به دروغ نه وایي نو ځکه دا وسکله دا خو وجوهات مې ته درې بیانول لومبنۍ پاره کې مو ته خبره کوله در اصل کې دې ته ویلی شي نکاح بعد الوقوع دا خو وروسته نکتې دي ورنه آدم علیه السلام الله ځمکې دپاره پیدا کړی و سبانۍ وله جوړوله رالېږئ دی وله هغه معنا کړه فلما ذاقا دلته عقل نه دی ښځه سکل دی چې څنګه دغه میوه خولې ته کړه ډایرکټ د بدن نه کپړې پرېوتې نور یې خوړلې داسې نه بس سکل ذاقا بدن لهما ښکاره شو دواړو ته سوآتهما د هغې عورتونه عورت ته سوءت ځکه وایي چې د هغې ښکاره کولو باندې یسوءو سړی خفه کېږي وطفقا او دواړه شروع شول یخصفانې چې دوی پیوسته کولې علیهما د خپل ځان پسې چې ورق الجنه پاڼې د جنت یو خو دې ته وکتلی شي دا حیا غیرت دا د انسانیت تقاضا ده ګوره دا جنت دی په جنت کې چې کوم دی خو دا ښځه خاوند دی او ښځه خاوند دی بل څه پرده خو نه ښځه خاوند خو ان یو د بل بدن هغه لیدلی او څوک ورسره شتي هم نه خو بیا هم پکې حیا ده چې څنګه کپړې پرېوتې ډایرکټ لګېږي چې کوم دی یو ونې پسې منډې کي د هغه نه پاڼه راولي چې ځان نه تاو کړي د بل ونې پسې منډه کي چې دا پاڼه ځان تاو کړي دا انساني غیرت دی بې حیایي دا انسانیت چې کوم انسان نه وځي بیا دا پاڼه
نه لکه د توت دی او دا خونه دی او دا خو دا خو دوه ګوتې پاڼه په دې ځان څنګه پټاو دا د دنیا پاڼې د جنت پاڼې د سړي د جنت پاڼې هغه صادر دی نو دا یو پاڼه صادر دی دا صادر د ځان نه تاوو وناداهما आवाज په دې دوانو ته ربهما رب د دوی الم انهاکم آیات سما نه من کړي ان کوم شجرته د دیو دینه تاسو ته باندې ویل چې دا باندې سکی واقول لكم ما تاسو ته ویلو ان الشیطان بشک شیطان لكم تاسو دوار د پر عدو مبین دشمن د ښکارا قال دوانو وی ربنا ظلمنا ایسم غربا موسیته او کو انفسنا فخبر زادو وان لم تغفر لنا كتمت بخنونك وترحمنا ورحمونك لنكونن من الخاسرين خاب بشد تاوانياننا قال الله وتعالى اهبطوا كشي بعضكم لبعض بعض استاسو د فرد بعض نور بعضو دشمنان وی یا انسانان بخبل منځ کې یا د انسانان او پیریان شیطانان ولکم استاسو د پر پسمکه کې مستقر زیاده قرار د متاعون او د پیدې د الهین تر وخت د مرګ پوري قال الله توفر من فيها تحيون پدې بتاسو ژوند کوي پدې اسمکه او فيها پدې اسمکه باندې بتموت تاسو بمري وفيها ومنها تخرجون داغه بتاسو بیا را وستلې کېږي هادیانه داغه تمسک کوي چې ژوند د پسمکه د عیسی علی السلام په اسمانونو کې سکي او ژوند خو پسمکه د مرګ پسمکه د هغه بل سکي نو دا غالب او اکثر امن به الزامي داسې وي چې ژوند په دې ځمکه دی نو بیا تاسو په دې میزایلو کې څه کوئ چې بر روان چې ژوند په دې ځمکه دی تاسو بیا په دې سمندر کې په دې دریابونو کې څه کوئ او چې تاسو ځمکه باندې ژوند کنه بیا تاسو هوایي جهاز کې څه کوئ ژوند د ځمکې وي دا خو په هوایي جهاز کې خلک ګرځي په سمندر کې خلک ګرځي په راکټو کې خلک ګرځي نور ژوند د ځمکې دی همدارنګه عیسی علیه السلام تلې په اسمان کې سورج به تیرې نور ژوند د ځمکې دی او تموت مرګ پر اسمه کرز من حد ذمك نبي روز يا بني ادم يا اولاد ادم عليه السلام قد انزلنا عليكم تاکي سلام نازل کړي پتا سو باندې لباس کپڑے الله ایما کپڑے نازل کړي دي چاته کمیس پر لوګ راچولې مراد دې نه خلق دې انزلنا منا خلقنا ما پیدا کړي تاسو د پر لباس کپڑے خلق پیدا نه کړي تاسو د پر انزلنا په خپل معنا سره هم ویل شي ځکه اسباب اسماني نا کپڑے چې پیدا کیږي خدا کومبد او کدا دنور او کسومه دا او کوبري دا ور اسماني دي لہذا انزلنا لباس کپڑے واری چې پټي سواتکم تاسو عورتنا وریش او لباس د خایس یو د عورت پټ دویم دا چې دا حسن دی کپڑے سړی واچي سورخ استخکاری د دې سره لباس او تقوا او کپڑے د پرهیزګاری او کدا کپڑے د ځان نه تاوکا ذالک خیر دا غورا ذالک دا من آیات الله هدایت الله نبی لعلهم يذكرون يذكرون چې دوی نصیحت قبول کی یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دیوانه چې تاسو شیطان کما اخرج ابویکم څنګه بیستری استاد مرغلار من الجنه جنتنا یا نزيع عنهم او واسده هغوی د لباسهم د هغوی کپڑے جنت نه بیستر کپڑے ته هم بیست یرجعون د خو نزعوا مازیو يرجعو چې ذکر کوي د تویل شي استحضار د صورت ما سبقه هغه مخکینه حالت مخه ته حاضر کا و یا وسی د کپڑے ویستل لباسهما کپڑے د دوالو لیوریهما چې وخی د دوالو تسواتهما د عورتنا انه بشکدا شیطان یراکم تاسوینی هو د وقبیله دا قبیله دا شیطان دا بچی هغه تاسوینی من حيث د هغه طرف لا ترونهم چې تاسو هغه نه هغه تاسوینی او تاسوینی کجی الله وی تاسو یې نه دا یا د شیطانانو د پیریانو لیدل کی الله خو تاسو یې نه هم حضرت فرمای او دلته چې کوم ذکر د تقسیم محمله وته لا ترونهم تاسو عام داسې د چلی دل نبی عام داسې چې تاسو لیدل نه او کبازي صورت کې دی ولیدل ممکن د چاغه ولیدل شي ار کله چې دا داسې دشمن دی چې دی نه او پتا حمله کوي او هغه دی نو زندونی مصری وی چې ار کله ته نه داسې کارو کا چې دا دشمن داسې دی په هغه چا باندې پناه وغواړه چې هغه ذات دی او دی هغه دی زندونی مصری وی الله نه پناه وغواړه د شیطان دا الله نه پناه وغواړه ځکه الله داسې ذات دی چې دا خو خو دی خو الله نه دغه علاج
ان جعلنا الشياطين بشک ما ګرځولي شیطانان اولیاء دوستان الذين هغه کسان د پر لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي و اذا فعلوا فاحشه کله چې دوی کې به حیا کارو قالو دی وجدنا عليها من مندلي پدي ابان خپل کرونا والله امرنا بها الله متبدي امر کړي ولو ان الله لا يامر بالفحشاء بشک الله امر نه کوي به حیا اتقولون على الله ايات سوي فالله بني ما لا تعلمون هغه چې تاسو په حقیقت نه پوهیږئ به حیا الله امر نه کوي بلکہ قل وتو امر ربی امر کی زما رب قسط په انصاف واقیموا وجوهکم تاسو خیر کې خپل بخونه عند کل مسجد فهر مسجد ان فهر منځ کې هر روز ذکر د خپل وخت الله ته ودروا ودعو تاسو را بری الله مخلصین له الدين خالص کون کې پدې کې کما بدأکم سچ الله تاسو پیدا کړی تعودون هغه سبب یا واپس کېږي اول دنیا ته راغلي ویلو بربند وی پیزار نو یو کس وی اقصی برازي تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا دنیا تم بسر اغلے فريقا هذا يو جماعت دا پا ہدایت و فريقا بلد حق عليهم الضلالة ثابت دا پدے بانی گمراہی انہم بشک بے اتخذوا شیاطین دین ولیو شیطانا اولیاء پدوست اثر من دون اللہ غیر دا اللہ نا ويحسبون دے گمان کی انہم محتدون بشک دے پا ہدایت دی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم تاسوان اخبر خائص د خایس نه مراد کپڑی د خپل کپڑے واچوي عند کل مسجد ذکر د محل د مراد د حال د عند کل صلات کپڑے واچوي عند کل صلات په هر منځ کې عربو طریقه بدا وچلې په کپڑو کې طواف نکو سړو په دوره چې طواف کو بربنده باندې په دې کپڑو کې موږ ګناهونه کړی او خزو په د شپې طواف کو نو خزو په د شپې راوته کله کله په دوره چې راوته یو لاس په مخ کې بدن کې خدا بل لاس په پروست بدن باندې کې خدا دا دو لاسونه به سر بدن باندې کیخو به اعلان وکړو اليوم يبدو كله او بعض نن بچه کبه زما غټ بدن ښکاری یا بازي بدن ښکاری ولا احله زي چاته حلالوم نه چا غلي ماته وي او بیا بل ماته ته پوزیشن بربند تواب ده کو ولی په دې کپړو کې من ګناو نه کړی نو الله فرمای خذو زینتکم عند كل مسجد کپڑے واچو نو دې وجنه ستر د عورت دا فرض دی بدن پټول دا فرض دی بیا دا مسله چې بدن پټول فرض دي د سړو مسله اسانه ده د خزو مسله انتهایی مشکله ده وجه دا چې د سړي عورت د نامه او د زنګون ترمنځ دی نوم او زنګون ترمنځ حصہ د پټه کړه موږ دي کی اگر که مټي د ښکاری خېټه سینه د ښکاری ګناه ده خو بیا موږ کی په خلاف د خزې صرف مخ او د لاسونه دا که ښکاره شي مانځه کې نو خیر او کدین علاوه بدن ښکارا شو د خزې موږ سره اوس داسې چې زنانه موږ کوي او هغه د غون بدن پټ کې دا ډېر مشکل ده دې وجه چې څومره زنانه راځي نو دوی ته به زه درم چې مانځه کې ډېر احتیاط کوئ که بالفرض تالو پټه په سر پرته ده او لږ شانې وروستو لاړه او یوه ګوته ځای په دې سر کې ښکاره شو ویښته داسې د مثال په طور نستونه لږ راوچت شو او دا چې کوم لاس خوځېږي د دې نه بعد لږ شاته یوه ګوته ځای دلته ښکاره شو او یوه ګوته ځای په دې بل لاس کې ښکاره شو داسې د پنډې لکه یو ګوته ښکاره شوه او دا ټول دا جمع کې څلور ګوتې ځای برابرېږي د دې ښځې لمونځ نه کېږي نو لازما به تاسو چې لمونځ کوئ نو داسې کله کله پټه د ځان نه تو کې چې کوم چې د سر ویښته زرغونېږي چې د هغې نه ګوره اخوا ځای ښکاره نه شي تندي ته دا لوپټه لږ راښکته شي چې د ویښتو د زرغونېدو زیاته او د غوږونو او لاندې زنې پورې که دا حصه ښکاري مانځه کې خیر دی خو چې وروسته غوږونه ښکاره نه شي دارنګې وروستو چې کوم د سر ښکاره نه شي نستوڼې دې دومره وي چې هغه دا کوم چې مړوند ورته موږ وایي او دا لاس خوځېږي دغه ځای نه نستوڼې راووړي چې دا ځای ښکاره نه شي دارنګې ښکته پنډې چې لاندې دا پړکې چې سیډونو ته اډوکې دي چې دا پکې پټ شي دا ښکاره نه شي دا تمام بدن د ښځې عورت دی که دا ښکاره شو لمونځ نه کېږي زینتکم عند کل مسجد وکلوا خورئ واشربوا څښئ ولا تسرفوا زیاتې مه کوئ انه بېشکه الله پاک لا یحب المسرفین نه خوښوي زیاتې کوونکي قل وتویه من حرم چا حرام کړي زینت الله مراد د زینت د کپړې دا کپړې چا حرامې کړي التي هغه اخرج لعباده چې الله پیدا کړي د خپلو بندګانو لپاره والطیبات ورته وایي چا حرام کړي پاکیزه رزقونه من الرزق د رزق نه ولوتویه یا دا رزق دا کپړې للذین آمنوا دا لپاره د مؤمنانو د فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دا دنیا کې الله مؤمنانو لپاره پیدا کړي دي خو دا غیر مؤمنان د دوی سره ګاونډیان وي خیر د دوی لپاره کې لږ ورکوه دنیا کې خدا ده
او ارچ اخرت ته نو خالصه تبا خالصی د مؤمنانو لپاره یوم القیامه فورز د قیامت الته پکې به د کافر لپاره هیڅ نشته كذلك ومدارك نفصل الآيات من تفسير بيان آياتنا لقوم يعلمون هذا قوم دفرج ذي بويغي والوتو إنما حرم بشك حرام كرتو دي ربي زمان الفواحش بهيئي ما ظهر منها كبش ظاهر وبطن وكبش فتوي والإسم وغنى والبغي أو ظلم بغير حق بحق وأن تشركوا دي حرام كريم تاسو شركوا بالله إذا الله سر ما لم ينزل به سلطان أغشر نزل في الله مدي بني سدليل وأن تقولوا دي حرام كريم تاسو وعلى الله فالله بني ما لا تعلمون أغشر تاسو نپويږي لكل امه اجل غفر ده هر امه یو دین وی فاذا جاء اجلهم کله چې راشي دا غوټه لا يستاخر ساعه دا غیر بدلست کیږي لک ساعت ولا يستقدمون انا بمخکی کیږي او چې ټیم راغی نه بلا يستقدمون سمانه ده استابتوري مثال مرګ په 12 بجې دی چې 12 بجې شوې نو اوس خدا واپس یار ته نه راځي اشکال بنیادی په دې ده چې لا يستقدمون دا فلا يستاخر باندې عدم شي پیدا جاء اعلان وشي چې ټیم راشي نو بیا رستو کیږي او نو چې ټیم راشي نو مخکې کیږي او نو رستو کېدل امکان مشته د مخکې کېدو خو نشته اشکال د دې نه پیدا ده نو دوه طریقو باندې جواب کوي شي یو ساعتن باندې جمله پوره کا اوله استخدمون دا جمله مستانفه کا پیدا جاء اجلهم کله چې راشي دوی ټیم لا استاخر ساعه دا رستو کیږي د لک ساعت یو جمله پوره ولا يستخدمون دا جمله مستانفه ده او د الله قانون دار چې ټیمونه مخکې کیږي هم نه به بدل چې دا عطف د فرقه خو عطف په جاء باندې کا عطف په استاخر پوایا نو پیدا جاء اجلهم چې ټیم راشي رستو کیږي بنو او دا رنګ ولا يستخدمون دا به مخکې کیږي هم نه یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراشی تاسو رسول منکم پیغمبر تاسو نه یقصون علیکم بیان کی تاسو ته آیات زما د آیاتونو فمن اتقى چې چا تقوا وکړه واصله اصلاح عمل وکړه فلا خوف علیهم نبینا بدوی ولا هم يحزنون بدوی غمجن شي والذین كذبوا بآیاتنا کسان چې تکذیب کوي زموږ آیاتونو واستكبروا عنها دا غیر تکبر کوي اولئک اصحاب النار دا خوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه فمن ازلم سوء في ظالم دې من دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې درو الله باندې درو کړي په نسبت د ولد سره او په نسبت د شرک سره او کذب به آیاته تکذیب کې د الله په آیاتونو تکذیب د الله په آیاتونو باندې چې زه داسې کتاب جوړولای شم اولئک دا کسان ینالهم رسیږي بل د رسیبهم د دوی حصے من الكتاب د کتاب نه حتى تر اذا جاءتهم رسولنا چراشز ما استاذي يتوفونهم دی وفات کی نو قالوا فرشتي تپوس دی اينما كنتم چرته وي تاسو تدعو اينما كنتم چرته دی هغه تدعون چې تاسو بلل بیتو دی الله غیر الله نه قالوا دی ورته يضلوا عن اورکشل زمنا اوس هغه له په فائدہ درس وشهدوا على انفسهم بلګوي کې په خپل ځانونو انهم كانوا کافرين بشک دی کافران قال دخلوا دغه فرشتو ته وي نو الله وطيب وساتت د فرشتي ادخلوا في باب داخل شي فهغه جماعتونو کې قد خلت جګه کړی شوی دي من قبلكم استاسونه مخکې من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه فتنار سرکش مخ کې تیری جهنم ته تاسو پسې ورننوځي ولما هر کله دخلت امه یو جماعت ناس دي چې بل جماعت راشي هغه په سلام واچي دی وته په خیر را دی وې د قدر وکړي نصر کړه کافرانو مشران په خواله تیری آل تپکیری چې دا نور په سیوره سي د ناغه وته صفه خیراله وته کله دخلت امه اختنا سو کې لعنت دا جماعت چې داخل شو د لعنت کوئی اخته هغه مناسب باندې چې د التول شو الکه تاسو دا غټ کافر دلته راغلي د خدای لعنتيان تاسو دنیا کې چې کوم مسره سکړي چې د طبق کې بیا رسیدلی حتى تر اذا داركم كل شيء يوزي شي فيها بدي جميعا طول قالت اخراهم وي برسلني لاولاهم مخكن وتا دا كشران بدي مشران توي ربنا يا رب زمغا هؤلاء اذا زغا مشران اضلونا چمګي ګمرا کړيو فاتهم ورکه عذابا عذاب يفمن النار وچندا د اورنا قال الله بو تو پر په لیکل دوی په هر د پر د چدواله دی ولکن لا تعالی په دې کې تاسو نه پويږي وقال اولاهم وي باغړو باندې ډل اخراهم ارسلوتا کب چې مشران اوس دغه جواب ورکي وما كان لكم نشتستاس دبر علينا فمن من فضل صغرواله وذوقوا العذاب تاسو سكي عذاب ما كنتم تكسبون بسبب دغه چې تاسو کسب کوو ان الذين كذبوا بشكا فسجوا تكذيب کې به آیاتنا زم آیات او واستكبروا عنها دغه تکبر کوي لا تفتح لهم قلوب شديد پر ابواب السماء دروازې د اسمان روایت چې کوم ته لګي ابو داود حدیث کې له وضاحت زیات دي
چې کوم انسان وفات کیږي نو نیک انسان وړاندې نه ښایسته ښکلي صورتونه انسانان ته رواني خوشبویانې شروع شي کفنونه ښکلي کپړې ورسره یي ګلان ورسره یي دا کوم سړی چې مړ کېږي د هغه ته ګوري چېرې دا څوک را روان دي هغې په تماشه داسې ولې که یو ښه سړی دی نیک چې اچانک راشي نو سړی ویریږي او چې د وړاندې نه را روانې ته ورته ګوري نو ذهني هغه ته جوړي دا په ده باندې رعب دی نو راورسېږي بیا درته وایي چې کوم دی نفس مطمئنه راوځه د الله رضا ته راشه نعمتونو ته راشه دا روح دې نه وایستلی شي او دا په ښایسته خوشبویداره کپړو کفنونو کې تو کې یو یې ما له راکړه زه وړم بل یې ما له راکړه زه وړم او په بره روان دی اسمان کې تپوس کې څوک دی د هغه ښایسته نومونه یادېږي دا هغه روژهدار دی د هغه روح قبضه شوی دی دا هغه منځګزار دی چې روح قبضه دا هغه متقي دی چې دا مولي صاحب دی چې دا قاري صاحب دی حافظ صاحب دی دا غازي دی دا چې کوم دی حاجي صاحب دی دا ښایسته نومونه دي په دې باندې یادوي دا ورسولی شي علیین بله دفتر دی هلته حاضري ولګولی شي بیا د روح کنیکشن د جسد سره میلاو شي تپوسونه ترې نه کېږي او چې کله بدعمله انساني روح قبضه کولو ټیم نږدې شي وړاندې نه یو بدرنګه شکل مخلوق را روان دی دا تک تور د خولې نه بین خیږي د خولې نه اور روان دی بلکل چې کوم د تارکولو په شان ته دا تارکولو مودي را روان دي دی ورته ګوري چې دا داسې شي دا بدرنګه مخلوق او دا دومره چې کوم دی د هغې نه دا بدبویانې را روان دي نو دی ترې ورو راغونډېږي چې څه بلاګانې راپسې راغلي نږدې راشي بیا درته وایي راوځه خبیثه روحه په خبیث بدن کې راوځه نو راویلي شي ری کاږي ری کاږي چې لږ شانتې راغونډ کړي بې کړي څنګه چې معلوم شي او ته پکې د ازغو ډک د لرګو یو منډه پکې واچوي بیا راکاږي د په دې کې دا بالوچ نه خلي د درسې راکاږي دا غوښې ځان پسې راکاږي بې پرېږدي بیا راکاږي چې دله تکلیف او عذاب ورکړي بیا ترې نه وباسي په بدبویه کپړو کې توکي یو ته هو دس خاورې درواله اول یې تې درواله په دې کې روان کړی دی بره تپوس دې کېږي دا څوک دی دا هغه بد نمونه یادېږي دا هغه کټاس کافر دی دا هغه هندو دی دا هغه سیک دی دا هغه بېدینه دی دا هغه مشرک دی دا نمونه یادېږي او که خدا مکه دا نور پکې راشي دا هغه بېلمانځه دی دا هغه روژه خور دی دا بد نمونه یادېږي بره وختو دروازې بندې دي ستا لپاره بره ګنجایش نشته کته کوز دی د ځمکو لاندې دفتر دی سجین ورته وایي هلته د ده حاضري ولګولی شي بیا د هغې نه خپل بدن سره دغه کنیکشن میلو شي لہذا د نیک انسان دپاره په خوشبویي دار او په د بد انسان دپاره هغه شانتې د هغې په شکل برابر فذوقوا العذاب دې ته لا ید دې به دروازې د اسمانو ته ګلابېږي نه ولا يدخلوا الجنه او دې به داخلېږي جنت ته حتی نه به داخلېږي جنت ته حتی تر یلج الجمل چې ننوځي اوښ بې سم الخیاط په سوب د ستنې کې دې ته تعلیق بالمحال وي او تعلیق بالمحال دا محال وي ته اوښ راواله او د ګنډلو ستن د په دې کې د اوښ نه باسه دا پکې ننوځي نه چې نه ننوځي دا محال دي نو دغه رنګې دوی جنت ته تلل دا محال دي او شاه منصور بابا هغه معنا د دې دا کوي چې کوم دی جمل دا وندر ته وایي کوم چې دا سمندري جازونه پرې تړلی شي دا غټ پړي دې ته وندر ورته وایي نو وایي دغه وندر چې کوم دی دا په ستنه کې ننوځي دا معنا به ځکه کوله چې هر څیز خپل مناسبت غواړي د ستنې په سوري کې چې ننوځي نو خلک تار نه باسي پړی نه باسي اوښ پکې نه باسي جمل دی وندر ته وایي یو پړی یو چې ښه غټي نه هغې ته بیا پښتو کې ورته موږ وندر وایو که نه پخوا چې به دا غوبلې کولې نو پړی ساری به خلک تړي او چې کله غوبل کې 20 او 30 غویان تړي د غوبل دپاره دا په پړو نه لګېږي هغه د 30 غویانو زور دی نو مضبوط غټ رسۍ والا برابر کړي د هغې ته بیا وندر دی دریابو جازونه چې ته سیډه پورې تړي د په اسانه خو نه تړلی کېږي د جمل دغه وندر ده چې دا ننایستی شي په سم الخیاط دا چون چې محال نو دوی جنت ته تل دا محال دی وکذلک هم دارنګې نجزي المجرمین موږ بدله ورکوو مجرمانو ته لهم من جهنم د دوی دپاره د جهنم نه میهاد البستري دي ومن فوقهم غواش او د پاسه دوی نه پټوونکي دي غواش غاشیې جمع د پټولو دوی د پاسه چې خلک اچوي نو بړستن ورته وایي
نو لازمي معنا ده د پاسه دوی نه ببړستنی د اور وکذالک هم دارنګ نه چې ظالمین بد ورکو ظالمانو ته والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لا نکلف نفسا تکلیف کې نه چو یو نفس الا وسعها مگر داغه د وس مناسب اولئک اصحاب الجنه دا خوندان د جنت هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم جنت الله داسې ځای پیدا کړی چې سراسر خوشحالي او خوشحالي او خوشحالي ده په دې کې خفګان نشته دنیا کې چې کوم دی کدا مسلمانان دي کدا خلک خلک دي دا علما دي خو خامخا د بل څه پټه کې لږ شاري سره څه خفګان وي یو د یو لګیلې د بل لګیلې څوک ملک شاري په یو خبره خپي صحابه بیس کې دغه شاته بازي ورکوټي خبرې اوس دا چې جنت تلل شي او دا هغه په حمولي سي قدرت ته پکې راغلي دي مړه ما خو تاسو دنیا کې چې کوم د ګپ نه لګو ان دا خړواله پکې دي نو الله بد دې دړو دا خړواله ورلې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خپل جماعت مدقه خبره کوي وې د دې د ډلې نه بازو عثمان زو ادارګه زبیر سے ادارګه طلحه سے دا هغه حضرات دي چې دوی په خپل منځ کې بعضي مشاجرات او اختلافات پیدا شوي دي چې الله مون جنت ته وځوي دا زموږ درونه بداسي زونه لري کې ځکه چې دړه کې دا خفقان دا د جنت ژوندۍ نه چې بالکل دا خفقان وځي د مېنه ونزعنا من بدنكم ما في صدورهم غجري بسينو كني من غير كني تجربه يجب من تحتهم الانهار لا ندون ده غير نهرنا وقالوا ويبدي الحمد لله الذي سنا غزان فرهدانا چې خو دې وکړه مختلف هذا دي جنت الله ستاسو پر رحمت جلالات ته وکولا وما كنا من غنو لنهتدي چې مولا حاصل کړي ولولا ان هدانا الله کدا الله هدایت نوې لقد جاءت رسول ربنا تاخسر غير متفق غبران د خپل رب الحق په حق سره ونودو دي تباوز او کشات تلكم الجنه بشک دغه جنت ورستموها تاسو ته وراثت کې درکړې شو بما كنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کوو د جنت نه تعبیر کیږي په وراثت سره انو د دوه واجب یا وجه دا ده چې انسان په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی دا صرف بانه ده د الله په احسان ملاویږي او مفت تسیس چې ملاویږي هغه ته خلک وراثت وایي د وراثت مفت ملاویږي ځکه حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام او فرمایل یو کسب داسې نه دی چې هغه په خپل عمل باندې جنت ته لاړ شي صحابه او حضرات تاسو کو زه ټیک ته مو نه شوته چې تاسو پیغمبر علیه السلام زم نشفله او که الله مې په خپل رحمت کې راوړغړي پته نه کې جنت ته مفت تللی د الله په مهربانه تللی د جنت مفت ورکولې شي ځکه ته وراثت او دا ایمان او دا اعمال دولت سره یو باندې دوی مدد چې د هر انسان د پر الله په جنت کې ځای برابر کړي په جهنم کې برابر کړي دا مسلمانان او کافران د یو لیک اولاد تر قران الته چې راشي دا کافران جهنم ته لاړ شي مؤمنان جنت ته لاړ شي دا کافر او اغزه په جنت کې دا پاتې شو دا به وراثت کې ملو شي د تر بچو ته چې مسلمانان دي او د مسلمانانو چې کوم جهنم کې هغه به الته زموږ د ترګورانو ته پاتې شي چې کوم غیر مسلم نه ځکه ورېستموها دا وراثت بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه आवाज وکي جنتيان اصحاب النار خاوندانو د جهنم ته یو بل تب الله کڑکے کلو کی دا جنتیہ دی جہنمین تا آواز کی ان قد وجدنا تاقی سر منکومندو ما وعدنا ربنا غشق سر وعدہ کڑی سمونگ رب جنت را لرا کو حق رشتونی وحل وجدتم آیتا سومند ما وعد ربکم غشق تاس سر وعدہ کڑی وحق رشتونی تاسو دی جہنم در کو نقالو نہیں وی نعم دا سخصے دے چی دی بکی دا سے خوشانی آنو زکر مولانا سے بارے نعم او دا بدا سے بدی دینا خاصتا جوابو کی چی ځکه بل جواب نشته نو دا جهنم څخه د مزو ځای خو نه چې دې داسې وي چې او چې را کړی دی فاذن مؤذن اعلان بو کې اعلان کوونکی بینهم دې په منځ کې لعنت الله تعالی لعنت دی علی الظالمین فظالمانو الذين دها کسات یسدون چې دې بندي عن سبیل الله د الله نو یبغون حالتې د غلار د فرح وجه کوواله او هم بالاخره په اخرت باندې کافرون کافران دي وبینهما د دې جنت او د جهنم په منځ کې به حجاب پردی د جنت او د جهنم په منځ کې عظیم شان دیوال دی هغه ته حجاب وعلى الاعراف او دغه حجاب دغه اعراف هم دي په دې اعراف باندې به رجال سړي وي دا سړي څوک دي د پته لګي دا سړي خو د تناستي خو اخیری انجام د دوی کوم د کامیابی دا به جنت دي د پته لګي جنتیان خو د تناستي په بازي دا فرمایي دا هغه دي چې د دوی نیکی او بدی برابر
نو چې نیکي او بدي برابر دله تاسو کښېنئ په قلار به ځئ دا دلته ناست او څوک وایي دا هغه دي چې دا د فطرت د زمانې خلک دي هغه زمانه چې انبیا الله بند کړي او نه راتلل نورې الله منو د خپل وس مناسبې عبادتونه هم کړي دي او پیغمبر ورسره اونه چې د تمامو جزیاتو برابر عمل کړی نو ځکه دوی ته ویل فلحال تاسو کښېنئ درېیمه دا ده چې بعضې فرمایي د دې نه مراده د پیریانو مسلمانان بهتر خو انسانان دا بسي کوم چې د پیریانو مؤمنان دي دوی ته تاسو د اعراب باندې کښېنئ او بعضې دا فرمایي څلورم دا چې هغه غازیان دي چې دی شهید شوی دی خو د مور پلار د اجازې نه بغیر د مور پلارو سره اجازه نه و دی شهید شوی دی ده ته ویل ته فلحال کښېنه ځکه ته لا پلار نه یې بخلی ته لا مور نه یې بخلی لا صبر وکړه او پنځمه دا ده چې بعضې فرمایي د دې نه مراد د کافرانو بچي دي دا لا فلحال دلته ناست نو دا نور کسان چې کوم د هغوی سره حساب کېږي جنت او جهنم ته روان دي او په دې اعراب باندې دا کسان لا ناست دي رجالون یعرفون دا کسان چې ناست دي پیژني کلن دا هر یو جنتیان او جهنمیان دا بره ناست دي لاندې جنتیان او دا غوړ پیژني بسیماهم په نښو سره د جنتیانو مخونه سپین دي خوشحاله دي هغه پیژني د دې نورو مخونه تور دي هغه خفه دي هغه پیژني چې دا دواړه پیژني نادو دا اعراب والا به اواز وکړي اصحاب الجنه جنتیانو ته هغه جنتیان به پیژني هغوی سره خبرې کوي ان سلام علیکم پتاسو دی سلام وی لم يدخلوها دا جنتیان دا داخل دی جنت نا وهم یطمعون او دی تمکی وإذا صرفت ابصارهم کله چې راواړولی شي دوی نظرونه پته لګي دی جهنم والاو ته قصدن نه ګوري ځکه بد شي باندې څوک څه کوي چې بل ته ګوري او نظر راواړولی شو تلقا طرف اصحاب النار خاوندانو د اور ته نو قالو دی به وایي د اعراب والا ربنا یا رب زموږ لا تجعلنا ته نو وګرځوه مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه ونادى اصحاب الاعراف اواز به وکړي خاوندان د اعراف رجالا هغه سړو ته یعرفونهم چې دوی هغه پیژني یو خو د جنتیانو دیدار وکړه بلې د جهنمیانو اوس نور داسې خلک دي چې د اعراف والا هغه پیژني بسیماهم په نښو سره دا د دنیا هغه مشروطان نو قالو دی وته ما اغنا عنکم بچنک استاسو نه جمعکم استاسو جمعوالی د مال جمعکم استاسو جماعت چرزمو لخکری زیادی وما کنتم اغا چې وی تاسو تستکبرون تاسو تکبر کو اها اولائی الذین داها کسانی اقسمتم دا غریبانان مسلمانان هغه کسان دي تاسو قسمونه خوړل لا ینالهم الله چې الله به ورنکړي دوی ته برحمت رحمت اوس هغې ته رحمت بنو شو که نه ورته ویلی شي ادخلوا الجنه د غریبانان ته ویلی شي تاسو جنت ته او یا دغه ځای باندې کلام پوره شو چې لا ینالهم الله برحمه اوس الله د اعراف والا ورته وایي تاسو راکوشئ ښه تاسو ځئ د اعراف والا ورته وایي ادخلوا الجنه لا خوف عليكم بيرا بتاسو ولا انتم تحزنون بتاسو غمجنی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه جهنميان بده جنتيانو تاواز وکي بیاس کوله کړکۍ کولو خبرې وشولې دا جهنميان وتوي ان افيض علينا راتوي کې په موږ باندې من الماء دغه بخوره تراوړوي روایتو کې دا چې ژوند د دنیا د تل دی مرګ مدتن دی برزخ مدتن دی حشر مدتن دی د جهنم کې تګیو لګو بخوره باندې راتوي او مما یا هغه رزقکم الله جل تاسو رزق درکړي دي د خوراک یو بڑا خوراک تر وګرځوي نو قالو دی بوتوي ان الله بشک الله پاک حرمهم دای حرام کړی دی عدل کافرین کافرانو الذين کافرن هغه کسان اتخذوا دینهم دین ول خپل الله او غفلت سرا ولعب قلوب سرا وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوه کړي ژوند د دنیا پر یوم ننساهم الله فرمای نن با دوی ظاهر کا الله خو یې راته راشي چې کوم شي ظاهر شي دلته لازمي معنا دا پرې خودل چې کوم شي ظاهر شي هغه انسان پرې او کما نسو لقا کما دا ما مصدریه ده نسو دا پیل په معنا د مصدر سره چې نسیان د معنا دا شو فالیوم ننساهم کما کنسیانهم لقاء یومهم څنګه دوی هېره کړې وه لازمي معنا فالیوم نترکهم کما ترکو لقاء یومهم اليوم نترکهم زبدې پرېږدم کما ترکو څنګه دې پرېښې وه که ترککم څنګه تاسو پرېښې و لقاء یومهم ملاقات د دې ورځې هذا چې دا دی
وما كانوا اغچوري بآياتنا يجحدون زما پایاتونو دوی انکار کو ولقد جئناهم بكتاب تاخي سره بارات تکړه ته کتاب سره فصلناه ما په تفصیل بات کړه ده على علم په علم سره ودن ورحمت ته هدایت او رحمت دې قوم يؤمنون قوم د پر چې ایمان وروړي هر ينظرون دوی انتظار نه کوي الا تعبيله مگر انتظار کوي دا غلط تعبیر او د انجام يوم هغورزي علي تاويلو چې راشي دي انجام يقول الذين ويبها كسان نسوه چا پیدا يرکړو من قبل فخوا قد جاءت رسول ربنا تاقي سراغي مقتا فرشتي د خپل رب الحق په حق سره فهل لنا اياشتي زمون د پر من شفاعا سوک سفارشيان چې زمون سفارش وکړي فيشفعوا لنا فسفارش وکړي زمون د پر او نورتو یا هم سوک سفارش وکړي د جهنم نه آزاد شو یا په دنیا ته ولېږي او نورتو یا واپس شو دنیا ته فنعمل من بعمل غير الذي غدا غدا كنا نعمل چې موږ عمل کوو به بد الله په توحید باندې کلک عمل کوو قد خسروا الله فرمایدا چې دوی تاوان کړه نو سهم بل زادونه وتول عنهم رب بشد دوی نه ما کوي يفترون هغه درو چې دوی جوړول ان ربكم الله الذي بشك استاثر هغه ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونو زمکه په 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې مقدار زکوي چې دا شپه ورځ په دور معلومیږي انت دوار سومه علاوه د شپه ورځ د کوم ځای نه معلومیږي نه معنا هغه ټیم چې لګیدل موجوده وخت راوړل د شپه ورځې دا به تیریږي بیا دا غي تفصیل سورته طلاق کې را روان دي او دا شپه ورځې چې الله په تیرولې اگر چې الله په کون پیدا کوي شو دا مخلوق د پر سبب دی چې تاسو کار کوئ نو په قلاره باندې کوئ ثم استوى بي الله پاک مستوی او برابر دی علی العرش فعرش او سیسک الله د شان مناسب وي یغشی الليل النهار پټي الله پشپی باندې ورځ يطلب هدا طلب کی حسیسا فجرته سرا والشمس والقمر والرزق والنجوم والستور مسخرات دا تابع دي بامره د الله په امر الا خبردار له الخلق دا پر تخلیق دے پیدائش الله کی والامر الله د پر اختیار د امر دی تبارک الله برکت ورکول ولله الله رب العالمین چې پادون کې د مخلوقات دي ادعوا ربکم تاسو را باندې خپل رب ته ضرورا فعاجز سره وخوفیه او په پټه سره الله نسوال کې نو عاجزي غواړي او په پټه باندې جهر او چغو ایستلو ته پکې ضرورت نشته انه بشک الله پاک لا يحب المعتدين نخو خزيته کون کی ولا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د اسمکنا ودعوه تاسو را بل الله پاک خوفا فيرا وطمع وتمسرا الله را بل یاره د دې نه چې کې دې شي دا ارسل رد کی او تمکوا زموږ رد دې چا نه وګړو ته مونږ به ستانه غواړو ان شاء الله را کوي ان رحمت الله بشک الله رحمت قریب دا نږدې من المحسنین نیکانو ته بدې باندې اشکال دی چې د الله رحمت نږدې دی دا اسم او خبر دی او په اسم او خبر کې حمل وي دلته حمل صحیح نه دی ان رحمت الله اسم د الله دی دا مؤنث دی رحمت او قریب دی خبر دی او خبر مذکر دی او خبر دا خو حمل په اسم باندې دلته حمل صحیح نه دی ځکه حمل د مذکر په مؤنث راځي نبی سو جواب کوي اول دا چې قریب دا فاعل وزن دی او په دې فاعل وزن کې مذکر او مؤنث دواړه برابر دي چې هر کله برابر شنو حمل پر رحمت صحیح دی رحمت الله قریبون دیم تعبیر کولای شي چې دلته خبر چې کوم دی ناغه امر دی ان رحمت الله بشک رحمت الله پاک امر قریب نو جمله شوه امر قریب امر قریب دی جمله حمل شوه او درې مدادا چې قریب دا مذکر دی رحمت ته کې مذکر دی ځکه مذکر دی چې دا مضاف دی لفظ د الله ته دې ته وایي اکتساب د تذکیر دا رحمت ته کې مؤنثو مضاف شو لفظ د الله ته هغه لفظ مذکر دی په اضافت سره د تذکیر کسب کو د الله نه چې هر کله تذکیر کسب کو دا مذکر دی نو قریب مذکر خبر ذکر شو تاسو ته به تصور الناظرین تصور کې ضمیر دا راځي چې کوم دی بقره ته یا تصور کې ضمیر راځي دی لون ته لور اگر چې مذکر او خدا مضاف او ها ضمیر ته او د تانیث حذف کسب کو د مضاف الیه نه تصور کې د ضمیر د تانیث راځي دا رنګ د رحمت تذکیر واغستو دو الله نه مذکر قریب دا ځکه مذکر دی وهو الذي الله غزاد يرسل الرياح عليك الله هواغاني بشرا دا زیر وی بین د رحمته مخکې د الله د رحمتنا مراد باران دی د باران د وړاندې الله پاک هواګانې راولي کی حتی تر دې اذا اقلت کله چې دا هوا اوچته کی صحابت وریا ثقالت درنا دا درنا اوریز اوچته کی
اشکال دلته دا دی چې دا صحابه دا موصوف دی، ثقالت دغه لپاره صفت دی. تپوس دا دی چې دا صحاب لفظ دا مفرد دی که دا جمع ده؟ که دا لفظ مفرد وي د به توصیف صحیح نه دی په ثقال سره، ځکه ثقال خو جمع ده، ثقال د ثقیل جمع ده. که دا صحاب مفرد وي نو بیا دا صفت یې په جمع ولې راته، او که دا صحاب چې کوم دی جمع وي نو ټیک د ثقالت خو صفت راغلی، وروسته سوق نه هو هلته بیا ضمیر د مفرد ته ولې راجع کېږي. نو که جمع وي ضمیر د مفرد راجع کول صحیح نه شول، او که مفرد وي صفت یې په ثقال سره صحیح نه دی. جواب دا دی چې دا دی مفرد، وزن یې د جمع دی، دا دی مفرد. وسقناه دا به اوچلو لبلد میت خاریه اوچتا فانزلنا به من نازل کو پر اوچا خاریه باندې ما او فاخرجنا به رو باسو پر سره من کل الثمرات هر قسم میوه كذلك دارک نخرج الموتى پر او باسو مړه د اسمکنا لعلکم تذکرون دې د فرش تاسو نصیحت قبول کړئ. والبلد الطيب باران پوشي الله د باران اثر ذکر کوي په خسته خپل خوره باندې باران خسته کیا کاته وروټو کې د قسمکی دي غنم دي جوار دي ګلی دي داسې ګلان راوټو کې او همدا قسمه کده بنجر دا شړه دا رفاقه کې ازلګوټ او صحاوه دي راوټو کې. داسې مثال د قران دی، قران د اسمان نه نازل شي دا حیثیت د باران د خلق په دیړو باندې راځي، خلک یې ښه اثر وکي، ایمان راوړي، تقوا پرهیزګاری پیدا شي، او چې کوم لګندې نه الته چې کوم دی بیا منافقت سیوا کی. والبلد الطيب او خاريه پاکه يخرج نباته روزي دغه کایا غني باذن ربه بحكم دخل رب. والذي هغه خبث شغه خاريه پلیتوي لا يخرج نروباس الا نكدا بغیر بیکار بوټي، نکد بیکار بوټي زربون کی. کذالک الله یړو باندې دغه مثال ذکر کوي. خړو نوح عليه السلام دغه بچی دي ناکار او خبيث لونه دغه د قوم د ایمان نه دراوړ. موږ لګره نوح عليه السلام نوح چې کوم د خپل نبی دا یا عبد الله دی یا عبد الغفار ابن لمک دی، عبد الغفار ابن لمک، او دا نوح چې وتوي دا د نوح جړاته وي نو ډېر الله له جړل. لګره نوح عليه السلام خپل قوم ته نو فرمایي اسما قوم اعبدوا الله، تاسو توحید قبول کړئ د الله، مالکم نشته تاسو د پر من اله معبود غیره غیر د الله نه. دا غیره مرفوع دی، دا بدل دی د الهون، او اله دا مجرور دی لفظا، خدا مرفوع دی محلا. اصل ترکیب دا دی چې اعبد الله مالکم الہون، مالکم الہون خبر د ما دی مالکم الہون. بیا دا چې مرفوع شو نو غیره دا غیره بدل لغه مرفوع او الہ باندې من داخل دی نو ځکه لفظ کې دا مجرور دی من الہ غیره. انی اخاف علیکم بشک زیریګ پتا سو عذاب یوم عظیم، عذاب د ورځې لوینا. قال الملأ سرداران من قومه د قوم نوح علیہ السلام ان لنراک بشک متعین فی ضلال مبین، په گمراه ښکارا کې. قالوا نوح علیہ السلام یا قوم ازما قوم علیہ سبیل ضلالا، نشتا پما باندې گمراهی، ولکن برسول لیکن ز پیغمبر من رب العالمین د جانب د رب العالمین، وبلغکم ز رسول تاسو ته رسالات رب پیغامات خپل رب د الله پیغامات رسول، وانصح لكم ز خیر خویکم استاسو. واعلم سید یو سړی دا څه عجیب ده چې یو سړی الله پیغمبر منکم تاسو د لینذرکم چې تاسو ویری ولې تتقوا د پاره دي چې تاسو تقوا اختیار کړئ، ولعلکم د پاره ترحمون چې په تاسو رحم وکړي شي. فکذبوا د تکذیب کړه نوح علیہ السلام فانجیناهم اخلاص ورکړه نوح علیہ السلام ته، والذین معه هغه چې دا غسرو په فلک په کشته کې، واغرقنا الذین هم غرق هغه کسان کذبوا چې تکذیب کوي به آیاتنا ځم آیات باندې. انهم بشک دوی کانو قوم عابد قوم لاند. والى عاد اخاهم لكلم عادیانو ته غیر هود علیہ السلام قال دورت یا قوم عبد الله قوم سما تاسو عبادت کوي د الله، مالکم نشته تاسو د پاره من اله معبود غیره غیر د الله نه، افلا تتقون الله تاسو د الله نه نه یریږئ. قال الملأ سرداران الذين كفروا هل کسان چې کافرانو من قومه دا غد قومنا انا لنراك بشک متعین یهود علیہ السلام فی صفاحت فبوقوف توب کې. دا عقل من خلقو دا بوقوف او تولی وي وجه دا چې دا دومره خلق په یو طرف روان دي او ته په بل طرف روان. وانا لنظنك بشک من ګمان کو پتا من الکاذبین د دروغ جنونه. قال دوی یا قوم ازما قوم ليس بي صفاها، نشته ما بني بي وقوف توب، ولكن رسول لیکن ز پیغمبر من رب العالمین د جانب د رب العالمین، ابلغکم ز رسول تاسو ته رسالات ربی پیغامات خپل رب، وانا لكم ناصح امین استاذ د پر خیر خوایم او امانتیم.
او عجبتم آیت تاسو تعجب کوئی د دې ان جاءکم چراره تاسو ته ذکر نصیحت من ربکم طرف درف تاسو نه علی رجل فواسطه دی او سړی منکم تاسو نه لينذرکم چې تاسو ویری واذکروا یاد کې اس جعلکم کله چې الله تاسو وګرځولې خلفاء خلیفګان من بعد قوم نوح رسل د قوم د نوح علیه السلام نه هغه برباد کړ دا وې اسمکی دا غي علاقه تاسو ته حواله کړ وزادکم تاسو زیات کړی په خلق په پیدایش کې بدل لحاظ باندې تاسو غټ پیدا کړی واذکروا یاد کې اعلی الله د الله نعمتنا لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ قالو دی ورته اجئتنا ترات کړي مخترین عبد الله چې موږ عبادت وکړو د الله وحده یوازې دیو الله توحید ومنو ونظر وبريك ما كان يعبد هغه چې عبادت کو اباؤنا زمون درونو فاتنا تم تراول لما تعيدنا اغ عذاب رچمتنا يري ان كنت من الصادقين فيتدرشتمنا قال وهود عليه السلام قد وقع عليكم تاخسر واقع پتا سبحان من ربكم طرف درفتا سنا رجس عذاب تاسو په دې عقیده باندې د عذاب فیصله شوی د عذاب په تاسو واقع دی وغضب د الله غضب اتو جادلونني تاسو جګړه کوي زما سره په اسماء باغنونه کې سمېت موه چې تاسو د نمونه یې انتم تاسو او کوم تاسو پلرونو دی ول نمونه یې دي دا عزاد او دا هوبول دی دا کانه تا وتر شوبې د نوم کې خود خپل کې نوم دی دا خدای شنه په دې خو دې کېږي نه او بازي فرمای د بازي کارون د پر دې نمونه ولې کانه به وتر شو لګي به وته کو دا کنه به جوړ کو شکل به برابر کو وای اوس چې دا ماخره ده باران ته ورته بل به داسې جوړ ک وای دا رزاقه دا ډوډۍ ته ورته بل چې کده ولاده دا بچی دا ورکی دا بل د سواجه دا واده غواړي د خپل سوا د تاسې چې کده نمونه ویږي دا ول نو کې کو دوکانې دی پترا شو لرګې دی بوتو کو شکل دی جوړ کو به د ته نو کې خود په دې خدا خپل کېږي نه سمایتموه انتم باباکم ما نزل الله نے نازل کړ الله پاک به په دې سره من سلطان سدلیل فانتظروا تاسو انتظار کوئ چې نماز په بشکل تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه فارجناه مخلاص ورکو د الذين معه هغه چې د سره ملګریو برحمت منا برحمت سره زموږ د خوانه وخت دا باپرې کړي دا بر الذين جلد د هغه کسانو کذبوا بیااتنا چې هغه تکذیب کوزم فایاتون و ما كانوا مؤمنین او نو دی مؤمنان وإلى ثمود أمريكا سموديان تاخاهم صالحات رورج صالح عليه السلام قال دورت يا قوم اعبدوا الله يا قوم سبحانه سيباتك إذا الله پاک أنا كن نشتي تاسو دفعنا بالإله المعبود غيره غير الله نام قد جاءتكم تاقي سراغني تاسو تبينت الخكارة دلائل ربكم طرف درف تاسونا هذه ناقة الله دادا الله أخذ لكم آية تاسو دفعنا نشان دا زمانه تیر شول دا قوم دی راجم مشوره چې فیصله کول خبره کوه دا سکار به وکړو چې زمونږ د خدایان زمونږ د خدایانو منجاوران دا ببرش او صالح علیه السلام تبرش دې ګټ نه بچ کوم د دوی خو خرو باسي بلار با چې به لنګ شي زمونږ دین ته برازي او کدی را ونیست او تار ویستا نو بس دین ترش صالح علیه السلام ورته ټیک ده ورځ مقرر شوه هغه ورځ ته دی صالح علیه السلام هم راغی د دوی بوتان خپل راويست خپل منجاوران رال خپل چې د کومه څه طریقه وغه شروع کړ سوال مینت سماجتونه او توکل او غرمه شو ایست نشته ډیر صالح علیه السلام بزمو خدای ورونه کړه ستا خدای کولې شي چې دې نه کاڼي نه وخره وسی صالح علیه السلام د الله بندګي او عبادت او الله ته په عاجز لاس پورته کړ بس دغه کانه وچولو او دوی چې څنګه وې اقشال کبلار په غټه وخره وتله بیا دغه نه بعد هغه لنګ شوله چې دوی سوي هغه تمام اقشال دی وشول صالح علیه السلام ورته اوس ایمان راوړی قوم وغوښته چې ایمان راوړي خو بعضې د قوم مشران ملکان هغه دي دماغ مو خراب دي دا خو جادوګر سړی دی ساحر سړی دی سحر یې وکړه د اوښه څه د کډې خو نه راوتې دا خو دلته پټه کړې وښکاره کړې سحر داسې قوم دوکه خلک بیا د ایمان نه منع کړ چې بیا د ایمان نه منع شول نو دا ورته وی تاسو داسې غوښتئ الله درکړه پکار ده چې الله عذاب درکړي خو تاسو عذاب الله بیا نه درکړي یو موقع تاسو سره بل شته هغه دا چې دی اوخه ته بسوای به دا به ګرځي تاسو به دا تنګوي نه چې کوم بیا به تاسو سره موقعي او کدا اوخه به خراب کړه ګرځي به خرابېږي اوس هغه اوخه داسې عجیب سیز چې به سمې وبس کړي او د دې قوم یو باغ باندې دوی تمام انتظام تقسیم او یو ورځ به د اوخې نمبرې یو ورځ بس تاسو
د چې په کمرت به د اوښې نمبر نو ساس کې به دوی ته نه پرېښودلې غونډې وو هغه عسکري بیا به په سبا هغه د سر راتله نه چېرته به ولاړ په غر کې په پولو ګرځېدله خپل ځان بیا خوراک کوو دا خو لوی قبیله ده د دوی ګډې بیزي دي هغه اوبه چې کوم دی هغه دوی نه بس کېدل نو دوی تنګ شول او دا الله داسې تنګول ځکه چې هغه اوښه ګرځي نو داسې اشارت خو الله نه پرېږدي په دنیا کې دوی تنګ شول د چا چې څاروي ډېرو نو هغه خلک ډېر تنګ شول یوه ښځه وه چې کوم دی عنیزه ورته وې هغه نهه بدماشانو د هغه بدماشانو مشر ادار ابن صالح هغه ته یې وویل یاره مړه دې اوښې تنګ کړي وو دې نه به خلاصه نه کړي تاله به دومره دونه مال هم درکړم او بعضې فرمایي چې دور به هم دله درکړم هغه ورته وویل دا څه خبره ده دا به ته بلکل لرې کړم جدا ده هغه کسان چې کوم دی دوی پسې راله اوښه راونیوله هغه چې کوم دی حلاله کړه او چې هر کله حلاله کړه نو هغه چغې ویسته بیا په دې ځمکه باندې چې کوم دی هغه رپېدله بچي د هغې نه منډې کړې صالح علیه السلام ته خبر ورکړو چې راشه هغه اوښ همدله حلاله کړه ورشه هغه عذاب دی راغلی صالح علیه السلام چې خبر شي بدبختو تاسو ته خو ما ویلي چې دلته څه وایې مه حلاله کړه د الله عذاب ته مو دعوت ورکړو یو درېیمه موخه تاسو سره بله شتې بیا به هم تاسو محفوظ دا بچی رئیسان دی دوی چې د بچي پسې منډه کړې بچی نیغ لاړ په ګټ ننوت بیا خو رانه ختم شو وتښتېد لاړ ګینې موږ پسې هغه حلاله وکړو صالح علیه السلام ورته اوس تاسو موقع ختمه شوله بس تاسو دپاره 3 ورځې ټیم دی تاسو خپل شکلون ته دوی چې کوم د خپلې اسلحې راواغېست د کوم ځای نه به عذاب راځي تیار شو چې کوم دی جنګ ته مه کوه چې هغه عذاب راشي بس ته په دې باندې فرشتي وکړي که ویستله دا غوړ په ځای پرېوته ځکه پکړې کې ویسته چې دوی چغه د هغه صحابي نه هم ویستې وه دې پې زلزله راوسته رپېدل رپېدل ګورډانې کړه د دې اوښې نه تعبیر کړي ناقة الله د الله اوښې دی الله په اوښو څه کوي خو دا معنا چې دا د الله په قدرت د کاڼي نه راوتې وه د قدرت یو کرشمه ده نو ځکه الله ته نسبت کړي ناقة الله دارنګې نسبت کېږي د عظمت دپاره دا ډېر د عظمت اوښه ده څنګه چې ویلی شي بیت الله د الله کور الله په کور نو څه کې خو دا نسبت دپاره د عظمت دی فذروها تاسو دا پرېږدئ تاکلو چې دا خوراک کوي په ارض الله د الله په ځمکه ولا تمسوها تاسو دا مه مسه کوئ بېسو په تکلیف سره او که دا په تکلیف مسه کړه فیاخذکم وبنیسي تاسو لره عذاب الیم عذاب دردناک واذکروا یاد کړئ اذ جعلکم کله چې الله وګرځولې تاسو لره خلفاء خلیفګان من بعد عاد پس د عادیانو نه ستاسو د وړاندې عادیان برباد کړه د هغې په ځای تاسو آباد کړئ وبوأکم تاسو له ځای درکړو فی الارض په ځمکه کې تتخذون تاسو نیسئ منه تاسو جوړوئ من سهولها د اوار ځمکې نه قصوره بنګلې په اوار ځمکه باندې به لویه بنګله او بلډینګ جوړ کړو وتنحتون تاسو تراشئ الجبال غرونه بیوته کورونه غر کې به کاڼې سورې کړو په هغه کې به دننه ځانله کور جوړ کړو فاذکروا یاد کړئ آلاء الله د الله نعمتونه ولا تعصوا تاسو مه ګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي قال الملأ الذین اوبې سردارانو هغه کسانو استکبرو چې هغې تکبر کو من قومه د قوم د ده نه پته لګي من قومه څه سرداران د ده سره ملګري وو او چې کوم دغه متکبرین قوم نه هغې دعوې للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې هغه کمزوري ضعیفانو لمن آمن دا د استضعفون بدل دی للذین استضعفوا دا څوک من آمن چې دا مؤمنان هغوی ته د غټیټو کافرانو ورته وې منهم د دوی نه اتعلمون تاسو پوهېږئ ان صالح مرسل چې صالح علیه السلام کړي دا پیغمبر دی من ربه طرفه د خپل رب نه دا دنیادار خلک چې کوي که نه د هغې په وخت کې دا غریبانان خبر نه شي کولی دوی په خپله هغه مشروطي او مالداري خرڅوله دې غریبانان ته دا خانان ملکان نوابان ورته وایي تاسو کې په دې پوهېږئ چې دا صالح علیه السلام پیغمبر دی مطلب یې دا چې دا مذهبونه یېرېږي نه نه چې دا خو پیغمبر نه دی دا خو پیغمبر نه دی دوی به داسې وایي خو دا ورته پته نه وه چې هغه مؤمنان دي چې یو ځل په اډه کې ایمان رالی که نه هغه د چا خالي خالي نه وي هغه یې ورته ویل تاسو خو دا تپوس کوئ چې دا پیغمبر دی د صالح علیه السلام چې څه راوړي دي په دې غونډ به زما ایمان یوازې دی خو نه نو ورته ویل چې قالو دی ورته وویل انا بېشکه موږ بما ارسل به هغه چې پرې لېږلی شوي دي مؤمنون زموږ په یقین دی نو دا غټیټ لا جوابه شول نو قال الذین اوبې هغه کسانو استکبرو چې هغې تکبر کو انا بالذي بېشکه موږ په هغې باندې آمنتو به چې تاسو به ایمان راوړی کافرون کافران یو یاره تاسې منئ خو موږ یې نه منو خامخ به کافر دي دا جوابه شول نو داسې مسلې وي چې کوم دی غریبانانو مسلمانانو ته علماو ته هم داسې خبرې کوم مثال په طور عالم هغه لږ شانتې کمزوري او خانان نوابان ته چې خبره کوي مولي صاحب داسې کار دی که
مولوي صاحب غلی شي یا سړی اوس که څه خبره وکړي د کوټې نه وځه که څه خبره وکړي متې نه وځه د مولوي صاحب خولې بنده کړي نو د دې وجې نه چې کوم دی هغه خپلې هغه مشروطیات خاص او بعضې داسې وي چې کوم دی هغه د چا پروا نه کوي کوټه دې درواله همتي دې درواله همتي دا غره خو دې د پاره چې خلکو ته دین خیمه تا دې خیمه او خان دې خیمه او غریب دې خیمه او چې زه دین نشم خولې زه به همتي کوم متي خو دې د پاره د چې موږ ته خلکو ته الله دین وته وخایي زه چې دلته ناست په دې کوټه کې خو دې د پاره چې خلکو ته د الله دین وخایي چې تا نشم کولای په دې همتي څه کوم په دې جمعه څه کوم بیا ته کوئی شخص چې جمعه دې غاړي ته واچو ګرځوي نو ځینې بیا داسې ته هغه د دې چا پروا نه کوي یو ځل دغه شان کس خبره ماته کړې ما ته وی چې تاسو کوم خبر کې نو زموږ پلان کې پولیس هو دې څنګه وایي نو ما ته زما دا غنه څه فرق هر پکې دا چې کوم دې زه په دینی خبرو کې زه مقتدیان نه ما کوم خبره کوم په جمعه کې دینی مسلې خبره زه غوښته ته پس کوم او ستا امام ستا مخې کړه ته مشي ولا هغه ته څه جوړ ورکړي هغه ته څه پیړ ورکړي نه څه وایي او زه مقتدی له زه څه پیړ ورکړم نو زه چې کوم دې زه خپل خبره سي کوم نشم کولای د سره یمتي په دې د پاره هم په جمعات کې ناستي او دې د پاره په امامتیان کې او دې د پاره خپل دا ژوندۍ چې خلکو ته دین وخایي چې تا نشم خولې نه به زما کار سره چې دلته ناست نو به هر صورت ځینې داسې طبیعتونه نو دا غریبانان ورته وي موږ د صالح علیه السلام په تمام خبرو ایمان دی نو بس هغه ویل چې موږ نه منو عقروا الناقه دوی زخمی کړه غوخه وعتوا دوی سرکشي وکړه عن امر ربهم دا امر د خپل رب نه وقالو دی یا صالحو صالح علیہ السلام اتنا مغترا ولا بما تعيدون اغ عذاب چې ممکن نه یری ان كنت من المرسلين کته د پیغمبرانو نه اخذتهم الرجفه ودوی در زلزلې په دې زلزلہ هم راغلی دا په دې باندې صيحه هم راغلی دا فاصبحوا دې باندې خبره کوي دا مړو هغه سره خبرې کوي او چې کوم حضرات وي نوري نه هغه وي دا کلام د تحسر دی د افسوس دی افسوس زما قوم تاسو ما خبره ومنل ما خو تاسو نصیحت کړو ونصحت لكم ما تاسو خیر خوې کړو ولکن لا تحبون الناس في حين کې تاسو نه خو خوې خیر خوې کوونکی ولوط دا منصوب ده په فعل مقدر سره چې وذكر یاد کلوت علی السلام د مخکې سره ارسلنا خو دلته ارسلنا نشي ویل وجه دا چې ارسلنا کې دروست دا ظرف دی او دا به مقید شي به بدا معنا شي چې لوط علی السلام لګلې شو خو په دې موقع چې خپل قوم ته خبره کړي و په دې موقع پیغمبر او لوط علیہ السلام د پخوانه پیغمبر د دې وجه نه بوتا عامل ارسلنا درو بس اذكر بو درو بس یاد کلوط علیہ السلام کله چې دوی خپل قوم ته اتاتو دل فاحشه تاسو راته کوي به حیات ما سبقکم تاسو نو وړاندې والے نه کړي به په دې فاحشه باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقنا د کفر او د شرک سره سره دوی به حیا خلقو چې کوم دي حیا پکې نه ودالکانو سره تعلقات ناجایز دا د دې ګنده عمل انکم بشکتا سلطاتو در رجال تاسو رات کوي سړو ته بشهوتن بخوایشاتو من دون النساء غیر خزنا بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قوم زیته کوونکی چې تاسو د حلال او حرام ته متجاوزین فما كان جواب قومه دا سلام سره د عراق نه لاړو او ابراهيم عليه السلام لاړ فلسطین ته کوم ته چې غزاوي هغه اتلړو او لوط عليه السلام ورته الله پیغمبري ورکړه د چې کوم ته بحر میت چې ورتوي دا صدوم علاقه ورته دی اتلړو یره چې تا چې کوم د خپل خبر نه بن شخه داخله دی بند کا کني نو کډه بدر پسر نو تاسو ته هم خلک مولوی صاحب برا دا خبره مکوه د کله به دی وشلو د کوم ځای نه چې بل عالم راغلی نه دا خبره ته دا څه خبره ده دا هیڅ خبره نه چې سو پورې الله ستاسو رزق مقرر د هیڅ چا د دې پروا مکوه چې کوم ځای کې الله زما رزق مقرر کړی حق ته راکړي کدل ته ورکړي او قبل ځای کې عمره کوي نو ولې د چا چې کوم د په دین کې سوچنی خبره وکړي الله ورته وی تاسو مو باسي خو زبر نه بوزم خپل پیغمبر به زبوزم او تاسو به زسم کوم انو دا وباسي انه مناسب دا سکسان ادا چې کوم د ځان پاک پاکي انهم مناسب يتطهرون چې دوی ځان پاک پاکي دا د کالو سره تعلقات نسات الله فرمای پان جینهم اخلاص ور کو دتا او اهله دا اهل الا امراته مگر دا یو بیبي كانت من الغابرين دا ود باقی پاتې کې دن کو نه دا بعضو وسیله اهل مدین باشندگانو د مدین ته موږ دګرو شعیب علیه السلام او دا مدین ابن ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم دی داغه د زوی په نوم باندې دا علاقه آباد ده
د بیا قوم دی د بیا اهل ته ضرورت نشته. نو الی مدین قوم د مدین اخاهم دا غیر شعیب علیه السلام د دوی د کفر او د شرک سره خبیث عمل نو چې خلکو ته بیا حقوق پوره نه ورکول د بل نه بیسیس پورا غستو او په تول او په ناف کې به بل ته کمی ورکو او دا مدین سره رشتہ دار رګستان علاقه خدا د دنیا یو منډه مقرر کړی د ار زیاده سیب التزی بیا دا هغه زیاده سیب دی دلته وګوره چې تاسو سره په یو دیوال چین چې کله پاکستان شي هغه به چین ته بدار او دی نو دي چې په سمندر کې دوبه د دوبه نه بیا راسي کلی شي چې کنده به ایران شي بیا کابل شي بیا اشیاء او دغه سيزونه ولا تفسدوا في الارض تاسو فساد کوي پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د زمکه ذالکم خیر لكم دا باقی تاسو لپاره غوړه دي ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان ولا تقعدوا تاسو مکه نه بكل صراط بحر لارا توعدون تاسو خلق يروي دا بهر چې به خلق راتل دیو ته بلارو ناس تو ورته یو سړی دی کنه شعیب او دالي ونه د دماغ خراب دي خو د سبا نه کوي وتصدون تاسو خلق بندوي عن سبيل الله دلار د الله نه من امن به هغه سوچ ایمان وروړي په الله وتبغون تاسو لټوي د غلار د فرع وجه کوواله وذكر یاد کې کنتم قليلا کله چې وي تاسو لګ فکثرکم الله تاسو ډیر کړی کله کورنۍ کې الله ډیر وړي راولي ته الله شکر وباسه هغه ملک وی کورنۍ وی هر یو چې وی عاقبت المفسدين انجام د فساد کوونکو و ان کان طائفه کوي وړل منکم تاسو نه امر ایمان راوړي بالذي فهغه ارسلت به چې زپېلې کړي شوی یو جماعت زما سره او ایمان راوړل و طائفه ولړل لم يؤمنوا ایمان راوړل پس ګرو صبر کوي حتا يحكم الله تبارك الله فیصله کوي بیننا زمو په منځ کې او هو خير الحاکمین الله غره فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين وبسرداران هغه کسان استكبروا چې هغه متکبر من قوم د قوم د شعیب علیه السلام نه لنخرجنك من مخافته وسبيا شعیب علیه السلام د دې کې دینه بدیو باسو والذین آمنوا معك هغه چې مؤمنان استاد سره من قريتنا د خپل کدینه یا خو دې شړو او کوم سره اوسېږي او لا تعودن یا به واپس کېږي په ملتنا زمون په دین کې زمون دین ته واپس راشي اشکال دا دی چې عود ویل شي رجوع حالت اولاد نفس رجوع اوس مخکې حالت هغه یو کنه او لا تعودن او لا تسيرون یا تاسو بچ کوم په ګرځيږي په ملت راځم په دین کې په دې کې برا سره کې او کنه به په تو کې نشو بیا مدد چې تعودن ک په خپل معنا سواغستل شي دا په اعتبار د قوم سره نو پیغمبر خو ټیک د چې دوی سره په شرکیاتو کې دی او د پیغمبر د ملګری خو مخکې دا وای سره پاک دین یې کړ نو د شعیب علیه السلام ملګری خو دا وای سره په دغه دین وو ورسته ایمان راوړو د دې قوم په لحاظ باندې خبره کې او لا تعودن تاسو غټ په واپس کېږي په ملت نه او درې مدد چې پیغمبر سو پورې دوی ته خپل پیغمبري او دعوت نه ښکارا کړ د خلکو خدا خیری چې ګنده زمو سره زمو په دین دی د خلکو په ګمان باندې هغه دا خیال چې شعیب علیه السلام د په خوا زمو سره نو ځکه وته چې لا تعودن تاسو واپس شئ په ملت نه قال دوتوی اولو كنا كارهين تاسو به واپس کوي دین ته اگر چې موږ بد ګډون کیو او که واپس شو غنیف ترینا تاکي سم به وتړو علی الله کذبا فالله درو ان عدنا كما واپس شو په ملتکم تاسو په دین کې تکمل راخي وسع ربنا فراخر زمور كل شيء علم هر شي سپیت بعد علم سرا علی الله توکلنا فالله زمو توکل دی ربنا افتح الله فیصلو کا بیننا و بین قومنا زمو په مس کې ما بین دي قوم زمو کې بالحق فحق سرا وانت خير الفاتحين او تغرا فیصله کوونکې وقال الملأ الذين بها كسروا سردارانو كفروا چې کافرانو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام لئن اتبعتم شعیبا خامخ تاسو تابعداري وکړئ شعیب علیه السلام انکم بشک تاسو اذا لخاسرون شی په دې وخت تاوانیان دا د توي چې د بل نه بغور سیز نه وهي چې دا په سر بل ورکو نه متګټه صفاتي شو تاوان به وکړي لہذا دا خبره هم مني چې تاسو مثال یو کانه پیدا کړی د 15 کیلو بل دې پیدا کړی د 16 کیلو چې د بل دې اړ د 16 کیلو اخلي او چې بل دې ورکې نه په 15 کیلو کې ورکې نو چې دا ته هغه شانت ورکې خو تاوان به وکړي فاخذتهم الرجفه ونی ودوی در زلزلې په دې باندې الله زلزلہ راوستا دارنګه د سويقي دې ته دوه قسم عذاب ورکړي شوی هم د زلزلې او دې پرته کې د تاسو کابه داسې به ورکړي الذين هاكسان كذبوا شعيب چې تکذیب کو د شعیب علیه السلام قالوا هم الخاسرون دی وتاوانیان
فتولى عنهم بس وګرځید شعیب علیه السلام د دوی نه وقال وی یا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم تاخي سما ورسول تاسو ته رسالات ربي پیغامات د خپل رب ونصحت لكم استاسو خیر خو وکړه فكيف اسا پس څنګه خپشم علی قوم کافرین قوم کافرانو ما سیمه بارے تاسو خبر ونه منل وما ارسلنا دا سو اخذنا مگر دا چې مانی ولو اهل باشید لکان ته هغه بالباساء تکلیفون او ضرر او ضررونو دا تکلیف او ضرر نو تولي رسو لعلهم يضرعون دې لپاره چې دوی عاجزي وکي په دې باندې دوی پیل شو سبق په دې عاجزه باندې وانه غستو ثم بدلنا من بدل کرا واستو مکان سیئه فزيد تکلیف باندې الحسنه راحت به بدل دینه تکلیف ورسی کی بیمار دې سختی پیرا دې په دې نه کوي چراحت راشي هغه خیال دی لکه څنګه یو اوخته وتړو کله دې تړلې او ولاړ تا ول خپل کولو کړه او خرواش په دې نه پوهیږي چې دا تړلې ولي مو دا پرې په دغه ولي منافق هم د قصیر هغه په دې نه پوهیږي چې دا تکلیف ماته ولي ورسېدو او چې واپس راحت راغی دا راحت باندې راغی خلاف د مؤمن ته چې کوم تکلیف ورسېږي دا د الله امتحان وي نو دې په دې باندې الله شکر ادا کوي په دې باندې صبر کوي او چې به راحت ورسېږي نبی هغه ته د دې شکر ادا کوي چې هر کله دې شکر ادا کوي نو چې کله انسان ته تکلیف ورسېږي چې ته ګناه کړی و اوس بدل صفا وینو بدل درک مؤمن د پر دواړه حالت د خیر وقالو دی وقد مس اباءنا دی په سبق کو یا نشول یره چې اداره سیدلو زک درونو ته اضرا او ضررنا والسراء راحتنا واخذناهم ما دي والبغتة الناس فهم لا يشعرون دين پویدل ولو ان اهل القرى كبيد كل ولا امن ایمان راوړې و تقو تقوی کړي وي دوی ایمان راوړې و تقوی کړي و د شرک لفتحنا عليهم ما بكلو کړي په دې باندې برکات من السماء برکتونه د اسمان نو الارض سوچه برکریش نو د اسمان او د زمکه برکات به کولو شي چې دا برکات کولو شي د انار په یو انار دانه کې به یو کورنۍ خوراکي یو کورنۍ چې کوم دې بته نه مړی یو چيله چې هغه په ورکی یوې کورنۍ د پر یو چيله په ورکی چې غونډه کورنۍ دغه د برکات برکتونه بدای چې کوم مثال په تور دغه د خیر او د خیر ورود دغه وخت راشي به دا برکات نو لا فتحنا عليهم افامن اهل القرى اي فامن بشي اهل دكل ولا اياتهم راشد تبعثنا زما عذاب بياتا دشبي او هم دائمون ودي دشبي عذاب راشد تاسو دي په اخلاص دي او امن يا فامن بشي اهل القرى دكل ولا اياتهم راشد تبعثنا زما عذاب دوحن بصاخ وقت وهم يلعبون ان القوم الخاسرون مگر قوم تاوانيان كم چې تاواني قوم دغه سره د فکر نشته او کوم چې مؤمنان دغه سره فکر دي اثر چې الله عذاب راشي اولم يهدي آيات خيل الذين كسروا يرثون الارض چې په وراثت کې وړي زمکه من بعد اهلها پس دغه د باشندگانونه دا مخکې خلق لاړ زمکه وراثت تاسو ته پاتې شو نو دا تا نه درخي الله نشاو که زما خو خشي اصبناهم ما بدوی تر رسول کړي به غونو به دغه په ګناهونو باندې په دې زمکه باندې زمنګ نمخ کې چې کوم خلق آبادو هم دا وی چې دا پټه زما ته او دا کور زما ته او دا پلان کې نن دا خلق کم دي هم دې کلمې کې څنګه راغلي دوی د دې زمکه او د دې کلی داسې جاګیردار او داسې په تکبر خلق نن هغه یو مشتخه الله وی دا تاسو ټیکه خو نه دا چې څنګه هغه لړدا د ستم د سورې ملمه ته روانه او بل چې راځي نو دا څه خبره ده دا د سورې ملمانه په دې ځمکه باندې سستا سو جاګیر ګرانه ده الله نشاو کزما خو خشوی اصبناهم ما بده تر سوال کړي به دونو به په سبب د ګناهونو د دوی ونتبع من نه لګو على قلوبهم تقوا یو ځل تکذیب کوي به هغه ایمان نه راوړو كذلك هم دارك يطبع الله مهلك الله پاک على قلوب الكافرين قلوب د کافرانو وما وجدنا لاكثرهم ما نو من دل ډیر د هغوی د پر من عهد وعده دوی چې کوم وعده کړی به نو ما هغه وعده باندې وفا د دینو مونږ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ بِشَكَّ مَا مُدْرِمْ دِير دَدِيلَ فَاسِقِينَ خَامَخَا فَاسِقَانُ ثُمَّ بَعَثْنَا بِهِ مِن بَعْدِهِ مُرْسَلِينَ موسى علیہ السلام بآیاتنا فخبرو نشاناتو الى فرعون انجام د فساد کوونکو انجام هلاکتو دا اجمالی واقعه و د موسی علیہ السلام مستفصیل دار وقال فرمای موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بشک ز پیغمبر رب العالمین لخوانا موسی علیہ السلام چې فرعون ترا له صدور دعوی د توړاندې کړي یو دعوه دا چې
زه د الله پیغمبر یم، زما پیغمبري ومنه. او دویمه دا ده چې د الله وحدانیت ومنه. او درېیمه دا ده چې ان الساعة آتیة القیامت ولا راځي، قیامت ومنه. او څلورمه خبره دا ده چې ان ارسل معنا بني اسرائیل، دا بني اسرائیل آزاد خلک دي، تا ته غلامان جوړ کړي، دا پرېږده چې آزاده پیسه کې د الله بندي کړه بني اسرائیل. قال فرعون ورته ویل وتجئتک ته راته کړي بآیت په نشانې سره فاتې بها ته راوړه دغه نشانه ان كنت من الصادقین که ته د رښتونونه. فالقى عصاه د وغورځوله خپله امسا فاذا هي بس اچانک د امسا ثعبان مبین اجدها وښکاره. دلته وایي دا اجدها وه، او په بل ځای فرمایي حیة تسعى، دا یو مارو چې منډې وهي. په بل ځای کې فرمایي جان والله، دا د مار بچي و. کله الله وایي دا د مار بچي و، کله وایي دا مارو، او کله وایي دا اجدها وه. نو دا کوم څیز و؟ نو څو تطبیقه کوی شي. اولا ځای چې کوم دی بېرته هلته په کوه طور کې چې کوم اولا به دا جان، بیا به چې کوم دی مار شو، بیا به اجدها شو. خو د موسی علیه السلام امسا ول چې امسا واچې د هغه نه مار جوړ شي، د دا مار بچی و جان. بیا به وروسته غټ شو نو مار، بیا به غټ شو، غټ به شو، نو بیا به اجدها شو. نو اول د هغې جان و، اخر د هغې ثعبان. درېیم تطبیق دا سیز په بدن باندې ډېر غټ و، غټ سیز و چې کوم دی، نو دا ثعبان اجدها و. خو طریقه دی چې کوم سیز څونه غټي که نه چې غټي نو هغه لټي، غټ د ګرځېدو نه وي. نو دا خو غټ وه، نو ګرځېدو به نه وه، نه چې په جسم کې وه غټه، او په ګرځېدو کې بیا دومره زر زر به تاوېده لکه څنګه چې د مار بچی تاوېږي. نو د دې مار بچي سره تشبیه په دې تاوېدو کې ده او په ګرځېدو کې ده. د مار بچی ډېر په سپیډ کې روان، نو په دې منډه کې او په ګرځېدو کې تشبیه د مار د بچي سره ده، او د غټوالي کې تشبیه د ثعبان سره ده. یوه نشانه ونزع یده، راویست خپل لاس د ترخ نه، فاذا هي بس اچانک بیضا، د سپینو للناظرین دپاره د کتونکو، بیا دا لاس به پړق کو د نور په شان. نو قال الملأ سرداران من قوم فرعون، د قوم د فرعون، ان هذا بشک دا لساحر علیم، دا دی جادوګر پوها، یعنې چې داسې معلومېږي غټ جادوګر دی. دلته وایي د قوم ووي، وروسته بل صورت کې را روان دي فرعون داسې وایي. نو فرعون هم ورته جادوګر وایي، دا قوم ورته وایي غونډه ورته وایي. یرید د اراده کوي ان یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم ستاسو د ځمکې نه. دی د کوم ځای نه معلوم کړه؟ دا خو ته موسی علیه السلام نه دي ویلي چې تاسو به د ځمکې نه وباسم. دی د کوم ځای نه معلوم کړه؟ یا خو د دې اجدها نه معلوم کړه چې دا دومره غټه کرشمه اجدها یې ښکاره کړه، د دې سړي مقابله ګرانه ده. چې مقابله ګرانه ده نو خامخا به دا ځای نه اخلي. او یا یې د دې نه معلوم کړه چې موسی علیه السلام ورته دا فرعون ته چې دا بني اسرائیل زما سره پرېږده وه، نو چې دا د خپل قوم زموږ نه بوځي بیلې کړي، یو طاقت یې حاصل کړ، یو طاقتور بل طاقتور پرېږدي، نو چې دی رابوت نو بیا به ټیک په تاسو حمله کوي. نو لهذا د دې خبر نه معلوم کړه چې دا تاسو وباسي د خپل کلي نه من ارضکم ستاسو د خپل ځمکې نه. فماذا تأمرون، تاسو ماته څه امر کوئ؟ نو معنا دا ده چې تاسو ماته څه مشوره راکوئ؟ قالو دی ورته وی ارجه، رستو کا د موسی علیه السلام دا خبره، و اخاه دا هغه ضرور، فی الحال دوی له جواب مه ورکوه، دوی سره جلدي مه کوه، مقابله مو ونه وکړو. و ارسل ولېږه فی المدائن، په ښاریو کې حاشرین جمع کوونکي، قاصدان ولېږه، استازي ولېږه، او د دې ملک نه غټ غټ ماهران د سحر راوله، مقابله مو ونه وکړو. یا توکه چې تا ته راولي بکل ساحر علیم، په هر جادوګر پوها. هغه شانتې وشول چې کوم دی لاړ جادوګر راجمع شول. وجاء سحرة رار ساحرا فرعون، د فرعون خواته، نو قالو دی ورته وی ان لنا لاجرا، ایی به زموږ دپاره څه مزدوري، ان کنا نحن الغالبین، که موږ شو غالب. چونکې دا ساحران یې د ملک د ګوټ ګوټ نه راجمع کړل، فرعون راوستي دي، یاره چې دا به څه مزدوري راکوي. نو بعضې وایي او بعضې وایي دا کنجوس دی، دی راکوي. نو مخکې د درخواست وکړو که موږ دا مقابله وکړو نو زموږ څه تنخوا به وي که نه هسې دې راوستي وو. نو قال فرعون ورته نعم، او بالکل به تاسو له چې که پیسې درکوم، انکم بېشکه تاسو لمن المقربین، زما مقرب به یې، زما درباریان به یې. نعم حضرت معنا کې مقرب دا معنا چې بیا به زما خواته تاسو بې تپوس راځئ، صدر سره به ستاسو تعلقات یې د صدر خاص خلک به یې. دا موږ مولانا صاحب هغه چې کوم دی وی انکم بېشکه تاسو لمن المقربین، تاسو به شئ زما تالي سټ مه جوړېږه، خپل ځان نه سړی جوړ کړه، دا سړی. قالو دی ورته یا موسی علیه السلام ایمان تلقیه، مقابله شروع شوه.
ته چې کوم دی غورځوه اما ان نکون یا موږ شو نحن الملقین موږ شو غورځونکي ته چې کوم دی خپل کرتب ښکاره کوې که موږ د خپل سحر ښکاره کړو نو قال موسی علیه السلام ته القوا تاسو وغورځوئ جوړ شوي دي څومره بنیاد د بېدینۍ تمام چې کوم دی دا بېادبي ده ابلیس د آدم علیه السلام بېادبي وکړه کم ځای ته ورسېد حدیث د بخاري کې راغلی دی چې کوم دی پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړو یو کس راپاڅېد او وایي چې تا په تقسیم کې انصاف ونه کړو بېادبه خوارج د هغه نه جوړ شوي حسن بصري او تابعي دی ډېر نیک سړی دی مجلس کې ناست دی یو کس راغی د مسلې تپوس یې وکړو په دې شاګردانو کې یو شاګرد پاڅېد او د مجلس د استاد بېادبي وکړه له استاد جواب کړی نه دی هغه په دې جومات کې روان دی او لاسونه خوځوي وایي دا یې جواب دی کړ استاد ورته ګوري هغه جومات کې ګرځي هغه لګیا داسې بېادبه دې بېادبۍ واصل ابن عطا د یو ګمراه جماعت مشر نو دې خلکو ادب وکړو ادب تاجیست تو از فضلی الہ بنه بر سو برو هر جا کې خواه ادب دا یو د الله د خواله تاج دی بسر یې کېده و چې چرته ځې که نه با ادبه سره دې تاسو وګرځوئ دې خلکو څه کوو خو سحر یې کوو ولې موسی علیه السلام په سحر باندې امر کوي نه چې په سحر امر نه کوي چې ورته ویې القو هغوی خپل دا یو ادب ښکاره کړو چې موسی علیه السلام ته وایي ته دې خپل کارتب ښکاره کړه نو کوم یو سړی چې تا له مقدر کوي نو دا نه چې تم پې راخړپ کړي انسانیت دا دی سړیتوب دا دی چې ته هغه له موخه ورکړي نو موسی علیه السلام هغوی له موخه ورکړي دویمه دا ده چې موسی علیه السلام په دې خپله معجزه باندې بې انتها یقین دی مه کوه چې دې خپل زور ښکاره کړي ما له الله هسې داسې طاقت راکړی چې دا هسې ختموي او دریمه دا ده چې که دوی له موقع نه ورکړی شوي نو حق نه ښکاره کېده که موسی علیه السلام مخکې امسا غورځولي وې اجدها به جوړه شوې وه خلک به تښتېدل باطل ښه په جوش راغی اوس حق منځته راغلی باطل یې ختم کړو نو بلکل حق ښکاره شو د دې ښکاره کول دپاره ورته وایي القو وغورځوئ فلما القوا کله چې هغې وغورځول سحرو سحر یې وکړه اعین الناس په سترګو د خلکو باندې دا چې کوم دی څومره کسانو د زرګونو راغلي ان تر دې چې 2,000 کسان ساحران راغلي او د هر کس سره یو لرګی دی یو سره سی ده نو چې دا 2,000 ته اوس ډبل کا دومره په زرګونو سحرونه په دې میدان کې دا حماران شروع شول ګرځي نو سحرو دی سحر وکړه اعین الناس په سترګو د خلکو باندې واسترهبوهم دا خلک یې ویرول وجاءوا دی راته وکړه بسحر عظیم په لوی سحر باندې الله ورته وایي چې لوی سحر دا به څوک نه واوحینا من وحی وکړه موسی علیه السلام ته ان القي عصاک وغورځوه خپل امسا فاذا هي تلقف اچانک دا به یو خړپ کې ما یافکون هغه چې دوی درو جوړ کړي دي تلقف ولوړې دی فوقع الحق نو پس پریوتو حق حق کارا شو بدل او باطل شو ما کانوا یعملون هغه چې دوی کړي وو موسی علیه السلام امسا وغورځوله مار شو غټ شو و یو بیل به دا پله کې ودرېدل بیا چې دا فرعون په سټېډیم دی که نه خو ناست تماشې دپاره صدر صاحب راغلی وزیران راغلي په سټېډیم کې خو صاحبان اوچت ناست دي دی اوچت ناست دی تماشه کوي نو چې کله دا هر څه پناه کړه او هغه طرف ته ورتاو شو داخلې بر او لاندې کوله وکړه چې داخلې ته نه تو کړه او فرعون چغې کړه یا موسی علیه السلام دا شی عیسی یا موسی نو تفسیر سواوي لیکلي دي وایي چې کله داخلې ته نه تو کړه نو فرعون لاندې شروع شو فغولبون دا مغلوب شو هنالك فدي مقبل وانقلبوا دي واپس شو صاغرين ذليلا والقي السحرة ساجدين القي دي دا صيغه مجهوله دا صيغه مجهوله ده نو دا چا پریست نو دلته دوه قول دي یو قول دا چې صيغه مجهوله ده او معنی دا معلومه ده القي السحرة پریوتل دا ساحران ساجدين سجده کوونکی صيغه مجهوله ده او معنی دا معلومه ده دوی مدار چې صيغه مجهوله او معنی دا مجهوله ده پریستل شول ساحران دا چا پریستل د الله جل جلاله دا چې څومره غلط خلک یې کنه دا د پراډونو ډکوي نو دی ورته وایي ښه تاسو ایمان راوړو دا ایمان ګوره معتبر نه دی هغه شی معتبر وي چې ما اجازه کړي بلحال خو زما اجازه نشته نو دوی ایمان معتبر نه دی دې دپاره چې دا نور خلک ایمان نه راوړي دا ایمان باندې ته ازادونه مو ته پړه کړو دومره وډله خلک یې اوس مخکې څه کول راوستي دي زور پې دا اچولې تنخواه ده ورکړې ده او دروغجن الزام هغه الزام په دی وتا لتخرج منها چې تاسو باسي د خان اهلها باشندگان ده فسوف تعلمون زل چې تاسو به پوه شئ لو قد عن ايدكم زب پرې کړه تاسو لاسونه او ارجلکم او تاسو خپین من خلاف دوی بداده چې دا
من دا تعلیلیه وګرځاوه هغه سره یې متعلق او تعلیلیه کړه د بیا معنا دا ده لو قطعن زب پرېکم ایدیکم استاسو لاسونه و ارجلکم استاسو خپې من خلاف لاجل خلافکم د دې وجه تاسو زما خلاف وکړو زبد الله سو خپې کټ ثم لاصلبنکم بیا تاسو فارسی کما اجمعین ټول آیا داسې کړي دي نه بازي فرمای نه صرف اسی دمکی ور کړی بازي وای نه کړي دي کافي خلک دوی نه شهیدان خو سره د دې نه چې شهیدان کړي دي خو یو کس دا واپس شوی نه د خپل خبره قالو دی وته ان بشک